بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سورة مريم نلسم دے پس د سورة الکهف نا سلور سلو اختم دے نازل شوے پس د سورة فاطر نا ربط او تعلقی د مخی سورت سردا دے سورة مریم تتیمه دا د سورة کهف پا دفع د شبهات و باقیو کی کم اعتراضات چی پاتی دی ناغا پا سورة مریم کی داغی دفع کئی یادادا دویم سورة الکهف کی نفی دا علم غیب وا چی نیکان بندگان عالم الغیب ندی دلتا ترقی ذکر کئی چی دغ بندگان آغا عاجز دی اللہ تا یا مخی صورت کی آخر کی مسئلہ د توحید و دلتا عاجزی دا انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات تا اسمی رب سورة الکهف کی تیر شو دعوت سورت تضرع المستجیبین الى اللہ عاجزی دا غور خلق دا اللہ تا بابا زکریا اللہ تا محتاج حضرت عیسیٰ اللہ تا محتاج مریم اللہ تا محتاج ابراہیم علیہ السلام اللہ تا محتاج دالاسی کے جبریل علیہ السلام ہم اللہ تا محتاج دے دری سید صورت اولی سا درش پیتما پوری دا پدی کے عجز او عاجزی دشپگ انبیاء علیہم السلام دا شپگ واقعات تی کافها یا عین صاد اللہ پوئیگی پماناد دی حروف باندی یا کاف منا اللہ کافین لعبادی اللہ کافی دے خپلو بندگانو لرا او ہامن ہادن لعبادی اللہ ہدایت کو ان کے دے خپلو بندگانو تھا او یامن ید اللہ فوق ایدیہم دا اللہ رب العالمین قدرت دا دی دا لاسونو دا برا دے او عین منا عالم ببریتی پخپل مخلوق باندے اللہ سدے پویا دے او سواد منا الصمد الصادق آغا ذات دے چے آغا بی نیاز دے و رشتینی دے ابن عباس سے بوئی او سراج المنیر وی وصدق وعده مع زکریہ اللہ دا زکریہ علیہ السلام سر وعدہ کڑی وا چی زبا بچے در کوم نو اللہ ور سر رشتی آکڑا ذکر رحمت ربکا ہازا ذکرو دا یاد دے در رحمت در ربستا خپل بندر را زکریہ علیہ السلام اذنا دا ربہو یو عجزی عبدہو گورا زکریہ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا اللہ غلام دے دویم عاجزی اذنا دا ربہو کلیچ آوازو کو رفتا ندان خفیہ آواز پٹی اللہ تویلو چا اللہ اسباب دو بچی نشتا دے خسرد دین ازستانا بچے غوارما قال دویل رب ورب میں انی وحن العظمو یقینا سشوی دیاڈو کی منی زمان دا بل عاجزی شوا واشتعال الراس شیبا گرزیدل دے سر زما سپینو دا بل عاجزی شوا حاج زما سر سپین دے اسباب نشتا دے بل عاجزی ولم اکم بدعائی کا
نیم زا پا بلن استا باندی ورب می شقیا نا امیدا ستا د بلنی نا امیدا نیم اللہ تیرا کولشی زای میتی د جڑا او د پریاد زای میتی د جڑا او د پریاد ستا په سر ز پریادی لاړ شم چاته نګورا د الله رب العالمین د پریاد سے دے ولمکم بدعائکا نیم زا پا بلنستا ورب می شقیا نا امید سلورم بل عجزیش پگم وما و انی خفت الموالیا چیرم پی رازی دو وارثانونا یقینا یریگما میراث ورونا می ورائی چی رستو زمان رازی چی دین با بدل کی مدارک وی ایو غیر الدین چی دین با بدل کی دسی نا چی گنا پٹی کٹی وسیعت ایکاو او پاغه باندې یریده چې چاته به میراث پاتې کیږي وکانت امراتی آخرا او د بیبی زما شانډا په حبلی ملذن کو ولیا راکی مال را د خپل طرف نوارث یاری سنی چې میراث ویسی زما او میراث یوسی د آل د یعقوب علیہ السلام چې سنبال کی دین زما او سنبال کی دین د آل د یعقوب علیہ السلام علامہ قاسمی وی مراد تینا علم او نبوت تے وجعلہ ربی رضیا اگرزو دل را رب میں رضویا ورکڑے شوے مرضی الاخلاق چی اللہ اخلاق بہترینی اے زکریا علیہ السلام دعا قبول شوا انا نبشرو کا یقینا منگ زیر در کوتا تا پیو لگا چنون بے یحیائی ندے گرزول منگ دد پارا مخی سمیع انڈی والا ہم نام دس نمبا دبلچا نیو قال دویل رب ورب می انا یکون لی غلامون انا فمانا د کیفا فستری قباشی زما د پارا لکا وکانت امراتی آخر او د بی بی زما شنڈا وقد بلغتو من الكبر عتیا او زر سیدلی ما د بڑاوالینا انتہا تا انتہائی بڑای ما سنگ بد ما بچے کی گی لبدار شزب ازوانی کم کنا یا دادا ایتیا من وچوالی د بدن تا چی بدن میں وچوے دے قالا اویلو ملائکی کذالکا ام دا غصبتی قال ربکا وائی ربستا ہوا علی حینون دا کار پما باندی آسان دے وقت خلقتو کا یقینا تما پیدا کړی من قبل مکی ولم تک شیئا او نوی ته موجود ته چیرته وی او الله پیدا کړی قال دو رب جلی آیا ورب می وګرځوا زما د پاره نخا په ظهور د بچی باندې قال الله ویل الله تو آیت کنا خستا دادا چې تبا خبر نه کې د خلق سره دریش په سویا چې تبا روغ برابرې روغ رمټ په خبرې باندې کوي فخرج على قومه روته پخپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانینا پاوا الیه اشاره وکړه د خلکو ته انسبحو چې تسبیح بیانوي سباو بیگا یا یحیی اے یحیی علیہ السلام واخل کتاب قوتین په مضبوطیا سرا ورکړو موږ ته پیغمبري سبیا په ماشوم والی کې وحنان من لدنا شفقت کوونکې او زمونږ طرفنا و زکات نو پاکو وکان تقیا او دې پرهیزګار و برم بوالدیه نیکو کارو د مور او پلار سره نو دې جبارن سرکشا عصینا فرمان سلام په دریو زینو کې وسلام علیه سلام دی په د باندې پغره چې دې پیدا شو او پغره چې دې بمړ کېږي او پغره باندې چې دې برا پورته کول شي حیا جم دې دویم واقعات بیبي مریم چې دام الله ته صدا محتاج ده واذکر فی الکتاب مریم آل عمران کی تفصیل شو یاد کا په قران کی واقعات مریم اذن تبذت کلا چې جدا شو من الها د خپل کورنینا مکانن شرقیه په طرف د مشرق باندې مشرق طرف ته لاړه یاداله د غسل د پاره چې غسل کولو یادار چې د عبادت د پاره یو ځای جوړ کړو ناغي ته لاړه فاتخذت من دون حجابنا جوړه کلا خوا د دین یو پردا پارسلنا الیه روحنا راولې ګمنګ دي تا خپل
روح یعنی جبریل علیہ السلام. فتمثل لها برابر شدیتا بشرا سویا انسان برابر یعنی په شکل د انسان کې ورته راغی. نو دی چې ولید قالت ویل مریم انی اعوذ بالرحمن یقینا ز پناه غواړم په مهربان بادشاہ باندې ستانه ان كنت تقیا کچری ته پرهیزګارې نو پښتنیبنی جزا محذوفه د زمانه زانو ساته مرزه دی خوازه غزبی پردی یما یا ان په معنا د از باندې دی از كنت تقیا زکه چې ته پرهیزګارې شکل دې پرهیزګار دی نو د دې وجه نه دی خو مرزه ځکه جبرئیل علیہ السلام په شکل د تقوادار انسان کې راغلو. قال ویل جبرئیل علیہ السلام انما انا رسول ربک یقینا زیم استاد در رب دی د صد پارا لیا بلکی دیر پارا چې در کې الله تعالی پاک یا چې زدل درکم خو به اذن الله د الله په حکم باندې. قالت ویل مریم ان یکون لی غلامون سرنګي بشید مار پارا لک نه دې رسیدلې ما ته بشر انسان او نیم ز بغیا بدکار زما شری وی مسد بشر دا په نکاح کې استعمالیږي. نو نکاح واده مم نه ده کړي بدکاری مم نه ده کړي نو څنګه اولاد هغه چې کم دینو کېږي بچي راځي. قال والملائکه کذالک هم د قصبتې نبدي یعنی نبا دی نکاح کړي او نبا چې کم دینو سده بدکاری کړي فاکوي. قال ربک وای ربستا هو علی حینن دا په ما باندې آسان دی ولنجل وایت للناس دیر پارا چوګردو دی لرا آیتن یو نخا د پار د خلق و رحمت منا و رحمت دې زمونږ طرفنا وکانا امر مقضیا او دیو دا کار دې فیصله کړی شوی الله دا فیصله کړل چې د سیوا کوي. فحملته حمل واغست پانت بدت جدا شوا پدی باندې مکانن قصیا سایل رتا فاجا المخازو راوستلا درد بچی علاج ز نخلا تنید کجوری تا. قالت اول دی مریم هاي افسوس دے متو قبل هذا چې زمړه شوی مخکې د دینا او كنت نسیا منسیا او زه هیره بیره وی چاډو یادولم نه چې مریم پکې و. بیا سوال پیدا کیږي چې حضرت مریم هغه چې کوم دینو دا ولې وکړه دا ارمان ولې وکړه چې زمړه وی سره د دینا چې ورته پته و چې دا خو د چاره طرف نه دی د الله رب العالمین د طرف نه په خبره پوښوي. جواب دا دی چې د نیکانو خلقو عادت دا دی چې کله دسی وخراشي نو هغه ارمان کوي. لکه ابوبکر رضی الله عنه یو مرغۍ ته وکتل نو مرغۍ ته وی توبه ډیره خوشحالي ده ستاره پاره مرغۍ وونو باندې کینی برالوزه مزه کې میوه خوري او وی ارمان دا دی چې زمې ووما او دارنګ چې کم دینو تا خوړلې او خبره سوا ختمه شوی و. ټیک شو. نو نیکان خلق د سکی هزارنګ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځی یو بوس راواغستو چخ چي راواغستو ویل ارمان دی چې دا چخ چي وې زه نه وې. علی رضی الله عنہ چې په کوم راز دا غو د معاویه رضی الله عنہ یو بل سره جګړه وا او بحثو جګړه ونو په هغه یوم الجمل چې ستوینو په غرض باندې ارمان کړو او ارمان دی چې د دینه مخ کې زه وفات شوه شل کاله د دینه مخ کې وفات شوه. نو نیکان خلق کله کله د ارمان کوي. حضرت بلال رضی الله عنه بویل او ارمان چې بلال مور اډوزي ګولې نو نو دیم ارمانو که یو خبره دادا دویمه خبره دادا چې د دې مطلب دا و چې عیسی علیه السلام هغه چې کوم دی نو څه دی هغه به سبب د هلاکت د ډیرو خلکو ګرځي ځکه چې څوک یې نه مني هغه به څه کیږي هغه به بیا هلاکیږي او تباه کیږي. نو په دې بنیاد باندې حضرت مریم سوک هغه چې کوم دی نو دا ارمان وکړه چې زه د دې نه مخکې مړاوې. څلورم جواب دا دی
چې سراج المنیر وای دا د دې لپاره وکاله الله یقع فی المعصیه ما یتکلم فیها، د دې لپاره چې په معصیت او ګناه کې واقع نشي هغه څوک چې د دې باره کې به خبرې کې خلک په اوس غیبتونه کوي کنه. نو د دې وجه نه ویل و ان کانت راضیه، اگر چې خرازی و د الله په فیصله باندې او دا غیب باوجود چې کم دینو ارمان وکا ځکه چې خلک به اوس په ما پسې خبرې کوي چې دا بچی د کہاں سے آیا. خوش وی کنه. نو په دې بنیاد باندې وکنت نسیا منسیا او زوی هیر بیر شوی فناداها आवाज وکدیتا منتا ته د خوانا جبرئیل علیہ السلام ته आवाज وک. یو مطلب دا دی چې خپه کېږم یا عیسی علیہ السلام ته आवाज وکاو ترا ګویا نشه الله تعالی چې مخه پکېګا قد جعل ربک یقینا ګرځول دې ربستا تا ته کې استغفاتا سریا والا یو ولد دغه نو بس کا یا سریا من الله د سردار درک لوی شان والا پیغمبر الله درک. وهزی الیکی بجز النخلا خوزو زانتا خاخ د کجوری زانتا خاخ د کجوری خوزوانو تا تبا تازه کجوری را پریوزی. الله اکبر کبیره. ګور اصل کی اسباب آغا استعماله وخا اوس الله رب العالمین دسم کوله شوا چې کجوري په دغه سره ورزوله خو مریم ته وي تم لاس خوځوا ها. الم تر ان الله قال لمریم، شاعر وي الم تر ان الله قال لمریم وهزي اليك الجزع يتساقط الرطب. تنګوري چې الله مریم ته ویل دي چې تنه د کجوري خوځوان او تا باندې بلم دي کجوري را پریوزي. ولو شاء أهل الجزع من غير حاجة إليها ولكن لكل شيء له سبب. وی کدا الله خو شو نو الله به ته دا کجور را ټیټه کړه وکنه خو زول ته څه ضرورت هو نه درشي د پاره سبب دی سیوا درشي د پاره سبب دی اسباب به استعماله نتیجه به الله تسپاره نو د دیو جن بکار کیږي. اګه دغه نه یو بغیر اسبابو ها بیا توکل غلط ته سیوا د توکل مطلب دا نه ده. حضرت مریم ته ولې الله رب العالمین ویل چې تاسو کوا ونه خوځوا خا خوځوا په کاردار چې مریم تیرا ټیټه کړې وي ټک شو. خوځوا الیک ځانتا بیجز نخلا تنه د کجوري را پری وزیبا پتا باندې رو تو بنجنیا کجوري تازه او فکولی خورا واشربی اسکا نو کجوري خورا وبسکا. وقریاینا یخواسترګی دی په بچی باندې. علماء ذکر کوي چې دا دو سيزونه چې تازه وبدي او دارنګ چې کوم دینو علامه سیوطی وایي چې د زنانه د پاره په حالات د ولادت کې کجوري او تازه وبو دا ډېر بهترین سیز دی دا د استعمالي. فایما ترین من البشری کچری توین د انسان نه یو تن وای وتا انی نظرت للرحمن یقینا ما منخت کړي د پاره د مهربان باچا روزا زو خبرې نکوم نن ورځ انسیه د انسان سره مدارک وای ځکه جاهلان به استاد سره خبرې کوي وی جواب الجاهل السکوت. د جاهل جواب څه دی هغه چپواله دی هغه ته چفکیږي ښا اته بس وای ته وسو پاته تو رايړو دلرا خپل قوم ته تعاملوه چې په غي کې راغسته او حمل مراد څه دی غي کې راغسته دی. یا لیتنی کنت سبیا مرزعا تحملني زلفا حولا اقطعو. هرمان دې چې زما شومما او پي خړون کې وما چې مال را زلفا بار کړو او دارنګ چې کم دینو اقطعو غیب دا کې غي کې راغسته وما په خبره پوښوي نو تحملوه په غي کې راغسته. قالوا يا مريم يا مريم ومريم لقد جئت شيئا فريا یقینا تارا تکړی دی یو شي ناشنا تا یا اخت هارون اے خورلانی د هارون یادار چې دا هارون روړ دی
یا دا چې دا د موسی علیه السلام رور مراد دی، هغه په پاکوالي کې مشهور او مخکې مریم هم ډیره پاکه وه. نو خلکو ته چې ته خو د هارون خور یو داسې کار دی وکړه، ته خو دومره پاکه زنانه وي. یا دا چې بن اسرائیلو کې یو سړی و او هغه ډېر تقوادار و او د هغه نوم هارون و. یا بدکاره سړی و په بن اسرائیلو کې او نوم یې څه و هارون و. نو داسې ویل چې تا بدکاري کړې نو ته خو جوړې د هارون صحیح. الله 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 خوري اے خورلانی د هارون ما کان ابو کمرا سوینو نو پلار ستا سړی ناکارا او نو مور ستا بدکار. باشارت الیه اشاره وکړه مریم الیه په طرف د عیسی علیه السلام چې د سره خبرې وکړي، ما سره خبرې مکوای. قالوا غیول کیف نکلمو سرنګ من خبرې وکړو من دا چا سره کان پلمادي چې وی پزامو کې سبیا ماشوم بے پدر پرسند پیدا وکونه ده. عبداللہ ابن رواحه وی اوست سلطان هر چی خواهد او کند. اوست سلطان هر چی خواهد او کند. عالمی را دردمی ویران کند. بے پدر پرزند پیدا او کند. توی پلرا در مهد گویا او کند. آغا ذات تے دسی باچا دے چی سی خوخی نو آغا کئی. اللہ دسی باچا دے چې سی خوخی نو هغه کوي. او بیا فرمایي چې عالم په یو دم کې وران کې ټوله دنیا په لږ سکندونو حساب باندې او جوړه کوي و یره چې زلزله ده پوښ به کنه. او بیا فرمایي بے پدر پرزند پیدا او کند تو پلرا در مهد گویا او کند. هغه ذات دی چې بغیر پلارا معشوم پیدا کوي او معشوم په زانګو کې گویا نه کوي. داسې ذات دی الله. په اشارت الیه اشاره وکړه په طرف د باندې هغه ویل کې په نو کلمو څنګه من خبرو کو دا چا سره چې په زانګو کې سبي معشوم. قال ان عبد الله عیسی علیہ السلام ویل سبند د الله يم داور توحید اتانی الکتاب را کوي به ماته کتاب ګرځي به مال پیغمبر وجعلنی مبارکن اگر زولې د مال را مبارکان د خیر نه ډک یا د خیر خودون کې. اینما کنتو کم دا چې امزه او حکم کړه ماته د مونږ او زکات مدوم ته یا تر سوچ چې جام دی ما و برم بوالدتی و احسان کوون کې ما د مور سره ولم یجلنی او نه دې ګرځولې مال را جبرن سرکش شقی نا مراد بشارت. والسلام علیہ سلام دی په ما باندې پاور چې پیدا شوم پاور چې مړ کېږم او پاورت کو با سوحیا چې زبارا پورته کولې شما جام دې ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی زوی د مریم وینا هغه پی هم ترون چې دی په کې شک کوي. ما کان لله ندی مناسب د الله لپاره چې ونی سي اولاد پاک دی الله تعالی کله چې فیصلو کې دی کار یقین وایي د شا په یکون پس موجود شي داور توحید. و ان الله ربي یقینا الله زما رب دی استاد رب دی پابدو د الله بندگیو کې دادنه غلار او پختل بل احزاب مختلف شول ډلې په خپل وانس کې هلاکت دې د پاره دا کسانو چې کافران دي مشهد یوم عظیم د پیشې د ورځې لوینا اسمع بهما څخه لیدون کې وایي وابصر او څخه اوریدون کې وایي وابصر او څخه لیدون کې وایي یوم فغرت بانی اتوننا چراب شمنتا لیکن ظالمان نن ورځې په گمراهی ښکار کې دي. وانذرهم ويرو دی لرا یوم الحسرتی د ورځ د افسوس نه چې بیا به ارمانونه کوي افسوس به کوي. هجر کې تیر شوی آیت نمبر 2 کې ربما یود الذین فرقان 27 کې راځي چې کم افسوس به کوي او ملک 10 کې راځي کله چې فیصله شکار او دیو په غفلت کې او دی به ایمان نه راوړي. ان نحن رسول الارض یقینا موږ چې په میراث کې وړو زمکه لرا او هغه سوچ په دې باندې دی و الینا یرجعون او موږ ته واپس کول شي. وذکر فی الکتاب ابراهیم دریم واقعا د حضرت ابراهیم علیه السلام یاد کا په قران کې واقعا د ابراهیم علیه السلام یقینا د او صدیقان رښتینه مخکې د نبوت نه نبی او اوچته مرتبه والا او پس د نبوت نه تفصیل کې ابن جوزی معنا کوي. کله چې ول خپل بابا ته یا وتی و بابا جی لمتعبدو ول عبادت کې داغا چې اورینو نویني او نشي د پکول استانه څه شي د یسو کولې شي چې ته د دوی عبادت کې. دویم
و بابا جی انی قجانی من العلم یقینا راغله ده ما ته د علم نه هغه چې تا ته نه دی راغلی نو پتبینی بابا ته وای ما پسې روان شه ځکه بابا ناپوهه دی نو چې بابا ناپوهه دی تا پسې بزي او بخیم تا دا صراطن سویا لار برابره یا وتی و بابا جی دریم لا تعبد شیطان بندگی مکو د شیطان یقینا شیطان دې د مهربان بادشاہ نا فرمان یا وتی سلورم دعوت و بابا جی انی اخافو یقینا زیریګما چوبرسی کی تا تا عذاب د مهربان بادشاہ نا پتکون لشیطانی نو تبشی د پاره د شیطان ولیا دوست د شیطان ملګری بشي قال نو بابا راویښ شو ابراهیم گزارونه وکړو اوس بابا راویښ شو قال ویل بابا اراغبون آیت اعراض کې مخړه انت تو انالیتی زما د خدایانو نه ای ابراهیم لئن لم تنتهی کچریته منا نشوي لار جمن نکانو خامخا بزو په ګټو باندې تعالی رولما وحجرنی ملیا او زمانہ ډیر زمانہ قال دی ویل سلام علیک سلام دی پتا باندې نو ګدوای سلام خو په کافر څه دی جایز نه دی نو ویل تدا سلام د بایکاټ دی د متارکې دی ښا مخکې مراړول سلام مدارک وي ساستغفر لك ربي زردا چې زبا بخنو غواړم ستاره پارا درب نبی انه کان نبی ابیا یقینا د الله تعالی په ما باندې مهربان الله په ما مهربان دی انو زبا چې کم دی نو څه دی ستاره پارا بخنه غواړم واتذلکم جدا کېږم تاسو نه و ما تدونا او دغه نه چې تاسو را بلې سوا د الله نه وادو ربي را بلم رب می اسا قریب دا الله کو نبی دعای ربي چې زنه شما په بالنی در باندې می شقی نه مراد فلما تزلهم کلا چې جدا شو د دینا دغه چې دی بندگی کولا سوا د الله تعالی نه ور کوم ته اسحاق او یعقوب وکلن جعلنا نبیا ټول ګرځولو مونږه اوچته مرتبه والا ور کړو مونږ ته د خپل رحمت نه ګرځولو مونږ د دې لپاره لسانا صدقین علیا یاد رښتینه اوچت خلک یادای کنا ابراهیم یادای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم نو دا مراد دی ښا چې الله رب العالمین وې دی لمنګا یاد ور کړو ښا الله اکبر واذكر سلورم واقعات حضرت موسی واذكر فی الكتاب یاد کا په قران کې موسی واقعات موسی علیہ السلام انه کان مخلصا یقینا دی او خالص کړي شوی چوڑ کړي شوی وکانه رسول النبی او د استاد اوچت مرتبه والا ونادیناه आवाज کړه موږ ته من جانب تور الیمانی د طرف د تور خینا وقربناه نږدې کړه موږ دلرا نجیا جرګه کون کې او راسدار د زمون سره راس کو موږ لبراته ووهبنا لهم برحمتنا ووهبنا له ورکړه موږ ته رحمتنا د خپل رحمتنا روړ د هارون علی السلام نبی یا اوچت مرتبه والا د دعا قبول کړه او هارون مبارک واذكر پنځم واقعات حضرت اسماعیل یاد کا په قران کې اسماعیل واقعات اسماعیل علیہ السلام یقینا د ورشتنی وعده والا او د رسول نبی یا اوچت مرتبه والا سوافات 102 کې راځي چې کوم وعده وا اغذا و چزانی حلالې لور کړو وکان یامرو د حکم به کا خلال د منځ او د زکات وکان عند ربه او دیو په خوا درب کې مرضیه غوړه کړې شوی شپږم واقعات حضرت ادریس یاد کا په قران کې واقعات ادریس علیہ السلام انه کان صدیقا یقینا دیو رښتینه نبی یا اوچته مرتبه والا ورته کړه موږ دلته مکان علیا مرتبه اوچته تا یا زای اوچتا چاغه مرتبه وای او مدارک کوئی مراد ته نبوت ته مرتبه د نبوت او پیغمبرای هم ور کړو د سینې چې اسمان ته خطلې دی او جنتیانو لسکې الله الله کپڑے جوړي وې ټیلر دی ها اولئک الذین بشارت دا کسان انعم الله علیہم
الله انعام کړو په دې باندې من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریه آدم د اولاد آدم نو پته ولګېدله چې دا خدایان ندي ویاکل ثم یشرب ثم یاتی. علامه ابن قیم ذکر کوي ما مخکې ویلو چې ویاکل ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذاک هذا هل هذا الہ خوراکم کوي اسکاکم کوي او بیا قضای حاجت تم راځي دا سره لازم دي دا خدای کې دلی شي خدای کارونه نه کوي. تعالى الله عن افك النسوارا سيسأل كلهم عما افتراه. الله د دروغ د نصرانیانو نه اوچت دی. الله به د دین د دروغ تپوس کوي. فیا عبد المسیح فقه هذا بدايته وهذا منتهاه. اے د عیسی عبادت گزارو ځان کې لګوش پیدا کړي. هاذا کدای سده ابتدائی دادا چې پیدا شوی د سده او انتهایی دغه د خوراک دی او ام صدیقه کې ما خبره کړې و. وممن حملنا او دغه چانا چې موږ سوار کړو د نوح علیه السلام سره او د اولاد د ابراهیم او اسرائیل او د یعقوب علیه السلام نه. وممن هدینا او دغه چانا چې موږ ته هدایت کړو. واجتبینا غوره کړو موږ کله به چلوستل شو په دې باندې آیتونه د مهربان باچا را پری وتل با په سجده باندې و بوکی او جړا کوونکی بیا به جړل د الله د یرینا. فخلف من بعدهم خلف نو پیدا شو رستو د دینا خلف ناکارا خلق ادواء الصلاة چې دینی برباد کو دینی ضایع کو. صلات نه مراد دین دی او تابعداري وکړه د خپل خواهشاتو. وسو په القون غیا دردا چې دی و میلاو شي غیا د کندر جهنم سره یا د سرکشي د سزا سره. مگر آسو چې توبه وکړه ایمان راوړو نیک عمل وکړه کسان دنه کیږي وجنت تا ولا یظلمون شیئا او په دې باندې به ظلمونه کړي شي په اندازه زری برابر جنتونه د همیشوالي هغه دی وعده الرحمن عباده چې وعده کړی مهربان بادشاہ د خپل بندګانو سره بالغیب بغیر د لیدونه. انه کان وعد ماتیا یقینا د وعده د الله تعالی کړی شوی یا مقرره ده الله به کوي خامخا نا بوري پدې کې لاغوان اواز خبرې مگر سلام به یو د دې پاره ځخ دې پدې کې سبا وبېګا سحر مازیګر به ترید ملاويږي مطلب همیشه به هر وخت کې بدی ته خوراکي دغه جنت غانوري سوچ منګه به میراث کې ورکو د خپل بندګانو ته هغه چا تجوی پرهیزګار. دویم ایصدا 65 نمبر آیات کې او پدې کې عاجزي د جبرئیل علیه السلام ده. جبرئیل علیه السلام هغه چې کوم دینو سورۃ بند شو نبی علیہ السلام ولی ناراضي هغه ول بس الله د ایتونه راولې چې زه چې راځم دنیا ته نو د الله په حکم راځم چې کله الله حکم وکړي نو راشم د الله د حکم بغیر نشم راتله. تلک الجنة التي وما نتنزل من را کوزي ګسمکتا الا بامر ربک مگر په حکم درفستا له د الله لپاره ما بین ایدینا هغه چې زمنګ نمخ کړي چې هغه څه شي ده ماضی ده تیر شوی زمانہ. وما خلفنا هغه چې رستوري زمنګ نه چې هغه مستقبل له را روانه زمانہ. وما بین ذلک هغه چې په مند دي کړي چې هغه وسنۍ زمانہ ده. یادارا له ما بین ایدینا من دنیا ده خلفنا اخرت ته او بین ذالک په مابین د دې دوو شپېلو کې چې کومه وخت نو دغه ذکر کوي. وما کان ربک او نه دې رب ستا نسیا هیرون کې ستارب یو شیم نه هیري هر شی ورته یاد دی. رب السماوات چې رب د اسمانونو د زمکو دی او چې په مند دي کې دی پابود هونو د الله بندګي وکا واستبر عبادتي مضبوط شه د الله عبادت د الله بندگی کوا صبر کوا صبر ډیر خده صبر کوا صبر ډیر خده په به صبرې معشوقې چا مونډلې دینا لاری اجم کی پشانشي را لبا جوړ کې د حمزولو پیغورو نسبه نو واستبر له عبادت مضبوط شه د الله عبادت ته صبر کو. هل تعلم آیت پیجن له د الله لپاره سمیا انډیوال الله انډیوال شته دی د الله همنام شته دی چې د صفاتونه څنګه چې د الله دي. ويقول الانسان دریم ایسا اخیره پورې دا او په دې کې زواجر دي. وای انسان ایزام تو کله چې زمړ شمه لسو باخرجو زردا چې زبا راپور تکلی شمه یا جام دے. ول اول اشکر الانسانو آیا نه یاد انسان چې موږ پیدا کړو د لرامخ کې او نو دې شیئا موجود دې موجود نو خما پیدا ک
او ربک قسم دی پرفستا باندې لنحشرنهم خامخا راجم کو دی لرا و شیاطین و شیطانان او بیا حاضر کو دی لرا حول جهنم چاپیر د جهنم نا جتیا پړ مخې په کوندو باندې ثم لننزعنا بیا راو باسما من کل شیاطین د ار یو ډلینا ایهم چې کم یو د دینه اشد ګران لګي زورور لګي په مهربان بچا عطیه په سرکشی کې څوک ډیر سرکشه دی هغه به چې کم دینو د ار ډلینا الله وی زرو باسما ثم لنحن عالم بیا من پویګو بالذین پاکستان باندې هم اولا چې هغه ډیر لایق دي به هادي جهنم ته سویلیا په داخله دلو کې من ته پته چې څوک به جهنم ته داخليږي و ایم منکم او نشته رستا سنا الا واردها وارد یا خطاب دے کافر ہوتا نو بے ورود په معنا د دخول شي نو معنا بداشي چې نشته رستا سنا اے کافرانو الا واردها مگر داخلي کې به جهنم تھا سورہ انبیاء را واړه آیت نمبر 99 پای کې ورود په معنا د سره د دخول دی انکم وما تعبدون من دون الله یقینا تاسو اوغه چې تاسو بندگی کوي سوا د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم دی انتم لها واردون تاسو ورته داخلي دن کې او که خطاب دوانو ډلو ته شي نو بیا د کافر د پاره با ورود په معنا د دخول شي رسیږي با کافر به د عذاب د پاره او مسلمان به د ادب د پاره مسلمان ته الله وی چې ګوره دا وورو دا مثال سو تیار کړو خدا الله په دنیا کې راضي کړل نو د دیو جنا تب اوس دی ور لنه ورسېخه دریم قول لاله چې مراد د دینه مرور تیریدل دي سوره قصص کې راځي آیت نمبر 23 کې ولما وردا ما امدیانا کله چې راغی په وبو د مدین نو به ورود په معنا د دې شي چې مسلمانان با په پول د صراط باندې سره هغه پوری وځي حدیث کې راځي قرآن حدیث هم د مشکل بخاری ذکر کړل چې دای با هغه پول د جهنم باندې پوری صراط باندې چې کله سکیږي پوری وځي نو څوک بدسي چې هغه با د بجلی د پړق پشانی څوک د سترګې د را پشانی څوک با د تیز اس پشانی رواني په دغه طریقه باندې وسره پوری وځي او څوک بدسي چې داغه غوخه مخې په دې کونډو په صفات شي خو به هم پوری وځي د ګناونو مطابق او څوک بدسي چې هغه به جهنم ته کو پرسيږي نو به مرور په معنا د تیری دل شي چې نشته یو تاسو تاسو نه الا واردها مگر تیریږي په پول د سورات باندې او ادا چې کم دینو 1500 کال مزل برا او کتا او بیا چې کم دینو داسې په سم باندې کنه او بیا وېدا د توري نه تیر ده او دارنګ شه ده د وختنا نره ده نو دې کې ویل نیابه خو ته پریوتی وینم الته کې نیابه نه یو بډای رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم تی وی د الله پیغمبر بډایګانی به جنت ته زی نبی علیہ السلام ول بډایګانی په جنت کې سکای بډای په جړا شو چې وا یوړې زمون په جنت کې ځای نشته ده نبی علیہ السلام وای هو بډای وای کړه شپې تبا چې کم ده نو سي تبالته کې جینای د سوار له سوکالو جینای وای نو دا بډایګانی بسره هغه بالته کې جینایګانی ها واردوها کان علی ربک د پرستابانی حتما یقینی مقضیه فیصله ثم ننجی الذین اتقوا به خلاصونګه کسان چې ځان ساتلې د ګناہوں نه او پریدو ظالمان پدې کې جسیا په کندو باندې کلا چې ولوستل شي پدې باندې اتونه څنګه بینات واضحه دا علت د دخول د جهنم ده جهنم ته ولې تلو دنیا کې متدالله اتونه ولوستل شو نو قال الذين كفروا الوا کسان چې کافرانو للذین امنوا کسانو دا چې مؤمنانو ایل فریقین کم یو د دوه ډلو نه خیر غره ده مقامن په وسیدو کې واسن ندیا او خده په مجلس کې وکمالک نا قبلهما او ډیر هلاکړي موږ مخکې د دینا من قرن د کلو والاو نه هم اسن واساسن چې دی خيسته په سامان کې ورې او په شکل کې او په نمایش کې ډیر خيسته خلک 74 نمبر آیات سورہ مریم
قل یا پیغمبر من کان فی ضلالتی سوک چی په گمراهی کې فلیمدد له الرحمن مهلت ورکړي دل رب نور بار بچا مدا مهلت یا زیاتی ولا الله مال او اولاد ول نورم سیوا کی نو دې ته به استدراج ویا اتا تر دې پوری زارا او کلا چې دی ویني ما یو ادونا چې دې سره وعده کول شي اما العذاب یا عذاب د دنیاي و اما ساعت یا قیامتي زردا چې دی په پېشي من و شرن یسوک دې ناکارا مکانن په مرتبه کې و عذاب او کمزور دې جوندا په لخر کې بشارت و یزيد الله الذين نهتدوا هدى زیاته الله تعالی کسان لا چې په هدایت دی هدن توفیق والباقیات الصالحات او باقی نیک عملونه وردی پنځ درفستا ثوابن په بدله کې وخير وردی مرد په انجام کې کهف 46 کی تفصیل شوی او د باقیات الصالحات افرایت الذی خبر راکا ببارا دا کس کی کفر بی آیاتنا چکو پر کڑو زمان پایاتون باندی ولید دے یا عاص ابن وائل نے وقالو دے ویو چا پی قرضو القرض راکا گنبیائی رتا نبخما ناغوت ویل منا خواہ قیامت رازی ویلاو وی پی بالتا من زمان دیر مالی تا بدر کم کرنا صحیح نا وقال دے ویل او تینا قام خابراک لشی ماتا مال او اولادو اللہ وی اتولا والغیبا آئے دے خبر دے پا غیبو باندی امیت تخدا کدنی ولیدا د مهربان باچا سره حدن وعده الله سے وعده کړنولی کلا ندداسی 33 کرته په کې ذکر ده کلا او دا د قران د نیمه نشورو شو کلا ندداسی سنکت بوزر د چمنګ ولی کو هغه چې دی وای وانا مد له من العذاب او زیاتو دلرا د عذاب نامه د زیاتول ونرسه او پاتې وشیده منگتا یا منگ پا میراس کی اڑو ددنا آغا چی دی وائی ویاتینا فردا او رادی با منگ تتشتورو واتخذو من دون اللہی نیولی دی سواد اللہ نے علیتن خدایان لیکون لهم دیر پارا چشی دیر پارا عزا امداد کون کی یا عزت ور کون کی کلا نددا سی سایک پورونا زردا چی دی بکو پرو کی پا عبادت دی او شیبا پا دیبانی مخالف دا بیاستا مخالف بیان کئی احقاب آیت نمبر 6 کے رازی چې من خو ستاسو د عبادت نسو نا خبرو میچته صفاتاوا علم ترى تنګوري ان ارسلنا شیاطین چې یقینا موږ را لګو شیطانان مقررو شیطانان په کافرانو باندې تعوذهم لمسی دیلرا گناونو ته ازا فلمسولو سره چمبکی په چمبکولو سره ولا تاجل علیهم جلدی مکوا په دی باندې انما نعد لهم یقینا موږ شمارو د دې لپاره عد شمارل سول شمارو غریب القرآن وی ساگانی شمارو د دې لپاره شمارلو سره ساگانی یا انما نعد لهم الدا ایام الحیات غریب القرآن ورځ ول الله وشمارو ورځ شپې شمارو ځکه دا خبره ټوله پشمار دي ساگانی پشمار دي ها دا کمی ساگانی چې داخله برو کته نو دا خبره د شمار دا غواړي الله اکبر کبیره یا دریم مطلب ته خبره تری دی الله وی خبره تری ول شمارو نو دا خبره پشمار دي یوم ناشر المتقین بارد باندې چې راجو کوم متقیان ال الرحمانی مهربان باچا ته وفدا په شکل د قدر منی جرګه کې عزتمند جرګه به ونسوق المجرمین وبشروا مجرما جهنم ته ورداتگی دوی وتگی روان لا یملکون الشفاعه مالکان منی د سپارش الا من مگر هغه څوک به سپارش کوي چې نیولې دا د مهربان باچا سعادت وعده د توحید یا دن مراد اذنن د سراج المنیر وای چې اجازه د الله او کینه له سپارش کوي او یاتنا مراد صدا آغا چې کوم دین وعده ده د توحید لکه ابن عباس صاحب سکی معنا یا دادا مالکان منی د سپارش الا من مگر الا لمن مگر دغه چا د پاره به کوي چې نیولې ده د مهربان باچا سره وادي مطلب دا دی چې شفیع او مشفوع له چې ده دا دوانه موحدین نو الوا او دار چې اجازت پر د باره کې شوی چې د باره کې سپارش وکا او د تبشری وقالوا البدی اتخذ الرحمن
نیولې دې مهربان بادشاہ ولدن اولاد لقد جئتم شيئا ندا یقینا تاسو راتله کوي یو شي ناشنا ته ډیر ناشنا خبره کوي مخکې ویلو کنه چې کوګي وړدا او خبره غټه ده تکاد السماوات قریب رچ اسمانونه تبتر نمنو وچ وید دې وینا د مشرک د وجنا وتنشق الارض وشلیږي اسمکا وتخير الجبال راو غرزيږي غرونا حدا ټوټي ټوټي د څه د وجنا ان دعوا للرحمن ولد دا چې دی را بلی مهربان بادشاہ لرا اولاد ځکه حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام وی الله فرمایي چې دا بنده ما ته نسبت د دروغ او دا ولا مناسب نه دی وی کم نسبت د دروغ دی چې دی وی چې ما به الله واپس را جمع دی نکی چې زه یو ځل مړ شم یعنی قیامت نه مني نو چې قیامت نه مني نو الله ته نسبت د دروغ کې دویم الله وی ما ته کنزل کوي او دا کنزل د دې لپاره مناسب نه دی کنزل یې سدي هغه دادی چې دی وی د الله ګلالی دی او د الله تعالی سدي بچی دی نو چې څوک چاته کنزل کوي کنه نو هغه ول اکثر داخله ورانه کې نه ورانه په کنزل سره ډیر غوسه نو الله رب العالمین ته چې سړی کنزل کوي هغه ول دا غرونه نه راشي پوښوي دغه وی چې ان دعوا للرحمن ولد دومره خطرناک خبره کوي چې الله رب العالمین راولږي او د دې د مشرک د وینا د وجنا د غرونه وشلي د غرونه وچوي زمکه وشليږي او اسمان وشليږي وچوي او دا غرونه چې کم دین ټوټي ټوټي را پریوزي ان دا چې دی بلی د مهربان بادشاہ لپاره ولدن اولاد او ما ينبغي للرحمن ندی مناسب د پاره د مهربان بادشاہ چې ودي سي اولاد ان کل من ندی ټوله غا سوچ براو کته دی مگر راتون کې د مهربان بادشاہ د عبدن تابعداري سره لقد اساهم یقینا محفوظ کړي دي دیلرا وعد او ماده او شمارلي دي دیلرا پشمارو سره او ټول برازي الله تا پر د قیامت باندې پردا تشتور ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا کسان چې مان راوړنه کمل کې ساجل لهم الرحمن ودا زردا چې وبګر زید د دې لپاره مهربان بادشاہ ودن دوستي پزړونو د خلقو کې دارنګه د ملائکه سره لکه حدیث کې راځي چې کله یو بنده د الله خوښ نو الله رب العالمین اسمانونو کې اعلان کوي بیا اسمه کې تراولېږي چې دا د الله خوښ ته نو تاسو مر سره مين او محبت کوي وای نو سرنا هو یقینا سان کړه د موږ دا قران بلسان کې استا په جواب باندې د سر پر راغلې ته بشیر به المتقین د دې لپاره چې تزیر ورکې په دی باندې متقیانو ته ویره په دی باندې قوم جګړاو وکم الکنا تخویف دنیوی ډیر هلاکړي مونږه مخکې ردینا من قرن د کلو والاو نه حالت حصو آیات ویني منهم د دینا مینا دین یوتان څومره مه هلاکړو سو پکې تخکاری او تسمعوا یا اوری لهم د دې لپاره ریکزا کش دخپی غله आवाज کشار دخپی مخکاری صوتن خفیه مدارک وی आवाज پټو امتیازات د صورت په تفصیلی واقع د زکریا علیہ السلام دویم ممتاز ده په ولادت د عیسی علیہ السلام دریم ممتاز ده په تذکره د ابراهیم علیہ السلام بابا تا څلورم ممتاز ده په ذکر د قباحت د اتخاذ الولد باندې او حق ملائکه پنځم شو سوره طه شلم ده پس مریم نا او 15 ختم ده پس سوره مریم نا ربط او تعلق مکه سره داده مکه کې اثبات توحید او پدپه د شبهات سره اوسل توي مسله بیان کا حضرت موسی بیان کړ اخر د مریم کې تخویف دنیوي وو دلته کې اوس الته لو کما هلاک نه کنه دلته وی یو ورته خیمه چې پیغام هغه سره تبا کړه دي نو دلته مثال ذکر کړي مریم کې رد په شفاعت قهریو باندې او دلته ده په 109 کې دعوت صورت التشجيع في التبلیغ بہادری په تبلیغ او ذکر د واقع د موسی علیہ السلام تفصیلی د دقه د پاره او تثبت د ساحرانو چې جادوګر د نیمه ورځې مسلمانان دي خصوم رکلک دي 72 نمبر آیات کې هغه ذکر کړي سورۃ 2 حصے ده اول حصہ د 76 نمبر آیات پورې او پدې کې چې کوم دینو واقعیا تفصیلی د حضرت موسی دا طه الله کوي په معنا د دې حروف باندې یاد را چې طه دا 14 ته وي
اشاره د دې ته چې تا ته وای پیغمبر ته وای چې انک بدر العالمین ته د دې دنیا د پاره د څوارلسمې سپوږمۍ بدر د څوارلسمې سپوږمۍ ته هلال چې کله راوخیږي هغې ته وایي لکه اواز ورته پورته کېږي وایي هغه د میاشت ده که نه او بدر د څوارلسمې ته قمر عامې ته وایي سالبي رحمه الله وایي د طوا نه مراد شجره طوبا ده او د ها نه مراد هاویه ده نو طواها کی اشاره د دې خبرې ته چې الله قسم کوي په جنت او جهنم باندې دا الله قسم کوي زما ستاره پر ناروا دی په جنت او جهنم باندې هغه کوئی چې نه دا د الله د نومونو نه ابتدا حروف دي لکه د پیغمبر د نومونو نه لکه د طوا نه مراد طیب دی او طاهر دی او دارنګ چې کوم دینو د ها نه مراد هادي دی یا طوا نه مراد طهارت نه د ها د هدایت نه ده نو اشاره د دې ته چې یا طاهرا من الذنوب او هاديا الى علام الغيوب اے د ګناهونو پاکه چې ته خودنه کې ستا علام الغیوب طرف ته یا طوا نه مراد طول القراءه او هادي نه مراد هیبتهم فی قلوب الكفار چې څومره قران ډیر وای نو کافر تیریږي څوک وای سراج المنیر وای نو د دې وجه نه چې څومره قران په دې روزه کې ډیر ویل شي نو په یارانو سره بد طه الله پویږي په معنا د دې حروف باندې ما صلی علیک القرآن موږ نه دراله غره پتا باندې قران له تشقا د دې لپاره چې تزان ستړی کې د دې په تبلیغ باندې ځان په مشقت کې واچي د سر پر راغله الا تذکرہ مگر دا خوشنختی کارت دی تذکرہ څه ته وایي خوشنختی کارت اور چاره پر لمه یخشا دا چاره پر چیرېږي د الله د پاکستان په قانون کې یو سړی ری او هغه خوشنختی کارت ور سره نشته دوی چې په چک پوسټ باندې ورځي نو دوی به باقاعده کوزي او تنګي را تنګي به کله کله توري تنظیم زی پوسټ دغه سي د الله رب العالمین په دربار کې او د آخرت په چک پوسټونو کې اولنې چک پوسټ دغه قبر چې قران د سره د شناخت علامه نه یو غوري بیا بدلته تنګي بیا بدلته تنګي ځان سره داش نه کدي کاړ یو څه الا تذکرتن مگر دا نصیحت دی لمن یخشا دا چاره پاره چیرېږي د الله تعالی نه تنزیلا راتلل د دې ممن دا چاره طرف نه دی چې پیدا کړی د اسمکا او سماوات العلا او اسمانونو اوچت مهربان بادشاہ پاش باندې برابر شوی دی د الله د پاره غلی چې بر وغه چې کته دی چې په مان دي کیلو ماته تسرا او هغه چې لاندې د نمنا کې اسمکې نه دی اوس وی العالم بكل شيء هو الله وان تجهر بالقول کچری ته زور واله او کپ وینا باندې نو الله ته پته دا پینو یعلم سر رازق الله تعالی پویږي په پټو باندې واخ په خپټ باندې الله غو الله چې لا اله الا هو نشته بل مددگار مگر صرف یو الله دې الله پر نمونه دي خيستا وهل اتاک حدیث موسی واقعات موسی علی السلام ای راغله تا واقعات موسی علی السلام کله چې ولید اور په قال لیالی وی خپل کور والا او ته ام کو سو وخت تر کې انی انس نارا یقینا ما ولید اور لرا لعلیاتکم شاید چې زرات لو کوم تاسو تمینا د دینه به قبسین په لمبا باندې او اجد علی النار یا ما اور باندې خدان لارا یا لار خودون کې خدان نه مراد لار ځکه لار ته ورکه شوې ده د مدین نه روان دي او تک تورش پدا او ډیره سړه ده ځکه چې یخنی د باران وریږي خبره پوښوي او لار ته ورکه ده نوري ولید ویل ورزم به دا اور غام خاصوک بلای کنه یا ورته لار وخی نو الته کې لار ته خودل شي خبره صحیح و خدا یا هادی مراد دی لار خودن کې به تاسو ناسي سورۃ النمل آیت نمبر 7 کې راځي فلما اتاها کل چراغ نو دی आवाज شو اے موسی انی انا ربک ازستار بیما پخلا علیکا یوم ندادا چې پرې د وسنان دی بس د دین کار شروع دا مخلوق کوئی پرېګه ده بس صحیح ده یادا د پخلا علیکا او باس پیسار دی ابن مسعود وی دا د خر د سرمنې نه جوړی وي او دا رنگ شوی نه وي نو ځکه وته ویل ښا او اکرامه وی نه دا یو ته د دې لپاره ویل چې دا خپې دې سکا دا بر باندې کا
خپې پیزار دی وباسه د دې لپاره چې دا ځای ډېر مبارک دی چې ستا خپې وسولېږي یا ستا خپې مبارکې دی نو دا ځای به پې څه شي برکتي شي. څوک چې نه دا د ادب دپاره دي لکه سړی جومات ته ځي نو څه دی پیزار وباسي. انک بالواد المقدس یقینا ته پاکه کنده پاکه کی په دشت پاکه کی توا چې تورات او دا یا توا چې نومي تواره وانا اخترت قوما غره کړه دې تعالی را د پاره د پیغمبري پسته مې وور علما یو چې وای کولې شي وګ کې دوا انني انا الله یقینا ذا لا اله الا انا فاعبدني نشتره حقدار د بندګۍ مگر زېمانو پابود نرزما عبادتو کا او پابندی کو د مل ذکری د پاره د یاد سما او قیامت چې د اتیتون راتون کې د کادو قریب دا او پیها چې زه پټ کما د ځان نه نو دومره پټه چې د ځانې پټو منستاسو نو خو خود پټي د سره پاره برازي لتجزا کل نفس د دې لپاره چې بدور کړي چې یاري او نه پستابه ما ته ساده هغه چې د کوشش کوي او عمل کوي فلا يسدنك عنها واد نړۍ تعالی رد دی قیامت ناغه سوچ ایمان وروړي په دې باندې وتبا هوا هو تابعداري کوي د خپل خیالات او پتر دانو تبه هلاک شي. وما تلك بيمينك يا موسى سید په خیلاست کې اے موسی او ست کې وقف کې دې ته اشاره ده وما تفعلوا بها کې پېڅو الکه خیلاست کې دې سړي موسی ته پته و چې څه شه ده امثال والله ولا توجه برابروله اسنه چې موسی و چې مار نه راغسته او څه شه نو ته وې کتل چې امثال ده څه شه دي او څه پکې یو دادا چې زکه ورته دا ویل چې ګوره دا د خیر او برکت د پاره ویل یا دا چې اشاره د عظمت ته چې ستا په دې لاس کې چې کومه کونټۍ دا او امساده ګوره دا ډېره څه ده عظمت والا لویوالی ولی په مقابله دا غپړو کې چې کوم د چا دي د ساحرانو او جادوګرو دي. د دیو جنا حسن بصری رحمه الله فرمایي وې دې کې د امسا خبره ده کنه او امام غزالی رحمه الله موسی علیہ السلام په خوب کې ولید خبره تری ډیری شو هغه ته تاسو کې د موسی نه د امام غزالی نه امام غزالی ته پوره قصه وکړه نو موسی ورته وی چې د خدای بنده ما خدای نه یو تاسو کو تاره ته پوره پړپړه بیان کړه نو امام غزالی ورته ویلو چې الله غستانه تاسو کړه چې لاس کې دې سری ہوتا وته چې موسی دغه امسا ده کنه نو ته پکې لګیا شې توکل والے او غشو به علاقه نه وری بیا ما اره وګړه قصه دي شروع کړه نو تا ولې قصه کوله موسی ورته ویل چې هغه د محبوب مقام نو هغه د کې نماز لدا غختله چې زه خبري وګدې کما دغه د محبوب سره خلک خبرې سره وګدای کنه نو امام غزالی ته ویل چې دام د محبوب مقام دی کنه پوښوي کنه نو مام زکه پړپړه جوړ کړه خبره مې وګدا کړه نو موسی علیہ السلام هي اسوایا دا زما امسا دعوت اتوکل والیا چې ټیک لګوم پدې باندې واهو شو پانی را سندم پدې سره لاغنم خپل ګډو بيزوتا او زما د پاره پدې کې معارب اخرى فائدې دي نورې کارونه دي نو حاجتونه دي نور هم څلور کارونه دي پکې حددي وجنا او دا خو مخ کې ګډي بيزي سره ولي کنه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د صحابه وي د یو بوټي تذکره وکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونشتره دا وی تاسو سعدان بوټي پیژنئ هغه ویاو چې نبی رسول الله صحابه ته وی وړي تام ته ګډي بيزي سرولي نبی رسول الله واو یو پیغمبر هم د سنشت چا ګډي بيزي ندي سرولي او هوی تام سرولي یو کنه ما به هم د قریش لپاره په څو قیرات باندې ګډي بيزي سرولي او دې کې فائدہ دا چې دا ورکوټه ساروي سرول دا ډېر ګران دي دا کله یو پټی ته دانګي او کله بل ته نو سړی ته په دې دماغ باندې پریشر او اکثر وخت هاي کی پوښپی نو په انبیاء باندې الله رب العالمین دا ګډي بيزي زکه سرولي چې الله پکې برداشت پیدا ځکه چې وسی د سلور خو ګډي په وسري رستو بیا د دوه خو د ګډي بيزو سره راځي واسطه راځي ناغيب بیا دانګي را دانګي د دې وجنه برداشت پکې پیدا کړ
حسن بصری مولا وی په امسا کې ګڼ فواید دي. یو دا چې دا د انبیاء سنت ده. امام قرطبي دا هغه قول هغه ذکر کړی. لوی پیدا پکې دار چې امسا د انبیاء علیهم السلام سنت. دویم دار چې زینت الصلحاء د نیکانو خلقو د پاره ډول ټایم. دریم دار چې وصلاح علی الاعداء په دشمنانو خلاف وسله مستیار شیز در سره ده. بدعتي مشرک تل مخه راغ وسه خو دې خو کوي بس ډب سپیر هغه مار لړم دی خو دې بس تیار کار دی. نو سلاح علی الاعداء دشمن خلاف وسله ده. سلورم وعون للضعفاء سړی کمزور دی نو هغه د پاره داسه دی امداد امر کوي. او پنځم دار چې وغم المنافقین دا د منافقانو سره غم دی. منافق وایي څنګه چې راوي چې لاله کنه هر وخت کې یریږي. او شپږم پیدا په کې دار چې وزیادت فی الطاعات په تابعدارو کې زیادت ده په نیکو کې زیادت ده. مطلب دا دی لار رواني نور دی ونه نشته دی خخه کا صادر په ورواچوا او لاندې ورته کېنه تیارونه شو لاړ د مونږ کوي نیغه نالکا سوترشوا زیادتون په طاعات تاسو ډیر کارو پکې دلیش. الله ویل القیا یا موسی وی غرزو موسی علیہ السلام په القان وی غرزو ولا فیضا یا حیه تسعى نگان نره مارو چمنډي والی. د دې تفصیل تما عرب کې کړو ها چې کله وي صحبان دی او کله وي حیه ده. قال الله والخذها راويخلا ولا تخف وميريغا. نو دی وقت کی اشاره د موسی څنګه راولم یا الله دا خو مار دی نو مار له جی لاس ورولې جو ټک درکې. الله ول سنعيد واسيرته الاولى زرد چې واپس بکو دی لرا اولنی حالات تا وزم يدك الى جناحك پیوست کلاس ترختا تا خرج راو بوزی بیضاء تکسبین من غیر سوین بغیر د بیمارینا آیت اخرى دا بلنا خدا لنوریک من آیاتنا الاخرى د دې لپاره چې وقایتا دا د نخو زمنګ نه لوی لا شپراون تای نو توغایق نند سرګه شکړه دا. قال دی رب اشرح لي پینځه درخواستونه او په مقابل کې پینځه انعامونه پینځه کوئی درخواست وکړي چې الله دا کار لاله وکا. یو ویل دو ورابا می اشرح لي صدري کولاو کې سینه زما زکه چې زه غوسه کې ګمډیر سیا نو کار ګران دی زماله به غوسه راځي او دا خلک دا خبره نه مني نسنه چې به ول سوق راچوما او دا غو سوق هم سوقو زکه چې به ساتو کو ويسر لي امري ویم دا کار ډیر ګران دی آسان کې ما ته کار زما. حدرایم دار چې وهل العقره من لساني کولاو کې غوټه د جبه زما سړی غوسه شي نو جبه کې بیا لوکنت پیدا شي یا کله کله منګم کله دغه سیګنه ستړی شي سره بیا خپل بل سره وهل العقره من لساني کولاو کا غوټه د جبه زما يفقه قولي. سلورم چې پوه شي په وینا زما باندې او پینځم وجعل لي وزيرا او ګرځاو زما د پاره امدادي منالي زما د کورنینا هارون چې هارون علیہ السلام اخی زما ور دي اشدد به مضبوط کا پدې سره ازري مټ زما یا شاه زما او شریک کا دلرا پی امري پکار د نبوت زما کی دیم را سره شریک کا کید دیر پارانو سا بیا کا چې تسبیح بیان استا کثیرن ډیر او یادو تعالی رډیر انک كنت بنا وسیرا یقینا ته پمنګ باندې لیدون کې. قال الله والقدودی تا یقینا در کشویری تا تاسو لکا سوالون استا اے موسی علیہ السلام استا خبره می قبول کړي دعاګانې می قبول کړي. او اوس ته پنځه انعامات نور یادې چې مخکې مت باندې پنځه انعامونه کړل. ولقد مننا عليك مره اخرى یقینا موږ احسان کړو پتا باندې بل کرتی زو حینا کله چې موږ الهام کو استا مورتا ما یوها هغه چې الهام شوو انک زپی په تابوت چې ورزو دلرا په صندوق کې او پخ زپی په لیام او ورزو هغه په دریاب کې پریول کې لیام او به ورزي دریاب بساحل په غاړه باندې یا خذ ودولي چې او باندې سي دلرا دشمن زما وعدو له دشمن دد والقيت عليك محبتا او ورزول ما بتا باندې محبت مني د خپل طرفنا یعنی چې تابا چا بم لیدل نو تاسو سره به محبت کو.
ولتصنع د دې لپاره چې ستا تربیت وشي علی عینی زما د سترګو وړاندې، یعنی زما په حضور کې چې زما مخې ته ستا تربیت کیږي. استمشي دویم نعمت کله چې روانه وا اختو کا خورستا فتقول ویل هل ادلکم ایز خوان لکم تاسو تعالی من پغه چا باندې یکفلوه چې د تربیت په وکی پر جانا ک الی امک واپس کوم تعالی رخپل مورتا کې تقر عینها د دې لپاره چې یقی چې سترګې د دې ولا تازنو خپن شي په جدای باندې وقتل تنفسا او تا وجل یو نفس دا دریم نعمت پنا جیناک من الغم من خلاص در کمن تا ته د غم نه د سن چې کنه ګناه دې کړي وا سورۃ القصص کې د دې تفصیل لازم وپتنا کپتونا امتحانات میکړو پتا باندې امتحانات په لبست سینینا نو تا وخت در کس کلونا په مدین والا کې دا څلورم دغه شو نعمت شو. ثم جئتا په مدین کې مې زیدار کا ثم جئتا بیا دارات لو کلا قدر په اندازه باندې اے موسی واستناتو کا پنځم نعمت ورکړې مې د تعالی علی نفسي د خپل ځان د پاره لاړ شو ته او ستارو بیا آیاتی پیاتون زما ولاتن یا سستی مې کوي په ذکر زما په یاد کې زبالال چې پیراون ته نو توغه یقینا د سرکش کړي دا پقولا له قولا لینا وای دتا وینا نرما او به رستو ګرما صحیح ده کنه لاولې نرما ویلې ده ها لکه رستو بن اسرائیل کې مخ کې تیر شو راي کې ویل انی لازم کیا پیراون مسبورا پتا باندې ګمان کوم پیراون د هلاک شوی نو تما تطبیق وک چې الله خو نرم ورته وایا او دلته موسی علی السلام ته تبای نو د دې معلومیږي چې موسی خو سخت ویلې ده نو ما ویل اول نرمه خو چې کار په ونی شنو بیا ګرمه ټیک ده کنه لعله یتذکروا شاید چې د نصیحت واخلي او یخشا یا ویریږي قال ولدوانو ربنا ورب زمنګا اننا نخافو یقینا مونږ یریږو ایاب رو تعالینا چې په مونږ باندې وضعیته وکي د بیان نمخ کی بیان ته بغو کی نه دي او ایتغا یا بسر کشو کی پس د بیان نا کبیر کی امام رازی رضوانو فرق کړي اسنه چې خبرې تم پری نه دي مونږ باغ ته بیان کوو هغه هم خبرې ته نه پریږي دي قال الله ولا تخافا ما يرغي انني معكم يقينا تاسرما اسمع اورم استاسو ویناګانی و ارى او وینم استاسو اعمال اسمع اقوالكم وارى اعمالكم فاتياو پس ورشي وتوای چې ان رسول ربک موږ استاد یو درپستا یو دویم پارسل معنا بنی اسرائیل خوش کوم سره بنی اسرائیل دریم ولا تعظموا سزا مور کو ودیتا څلورم قجینا کبی آیاتین یقینا رات کړه موږ تا په نه معجزه باندې دربستانه والسلام علی من اتبع الهدى او سلام دی په چا باندې چې تابعداري کوي د هدایت ان قدو الینا یقینا وای شوی د موږ ته ان العذاب چې عذاب په هغه چا باندې کا زواج تکذیب کړي او تولوا ګرځیدل نه قال ویل فرعون لاړ الخبر او ته پیشوا وستا رب سوق د اے موسی وی ربنا الذي رب زما اغذا د اعطى كل شيء چې ورکړې د هر یو شي ته خلقه پیدایش یا خلقه وجود او صورت ورکړې ده هر شي له وجود ورکړې ده صورت او شکل ورکړې ده ثم هدا به یو تلارا د هدایت خو الاره ته خودلې ده یا د هدایت نه مراد هدایت عامه ده به یو تلارا د پایدې خودلې نو دا معنا بشي ثم هدا بیا یو تلارا د پایدې خود الله ځکه ارسیست الله رب العالمین لاره د پایدې خود الله څنګه پیدا چرګوټه چې د انډې نه راوځي نو ته چا ویلی چې ته دانه د سره اوچته د کم یونیورسيټي له سبق لته د کم کالج کې سبق ویلې ده او دارنګ چې کوم دینو د ساروینه چې بچي پیدا شي هغه ته چا ویلی چې د خپل منځ کې غولانځ ته خوش وکنه او دی له ورزي او بردینه بتا ته چینه یو بس فرق وایته دې ته وی هدایت عامه نو ثم هدا به تلاره د فائدې خو ته قال فرعون ويل فما بال القرون الاولى سده حال د لومبنو خلقو د مخکنو خلقو بارکه سوای قرطبی لیکل دي الذين ذهبوا وعبدوا غير هغه چې تل دي او عبادت د غیر الله کړل نو داغه متعلق د سخیال دا تا ته هم کله کله وای کنه یا زموږ مشران چې کوم پات شي دي نو داغه بارکه سوای هغه بارکه سوای
یا دادا قال فما بال القوم صد حال د ډومبنو خلکو الذين لم يكن على دينك جستا په دین باندې نو دا غي خیال لسده نو کو موسی ویلو چې هغه خو مشرکان دي او هغه جهنميان دي چې جګړه جوړه شو موسی وی بس دا غي متعلق ما ته پته نشته علمها عند ربي قال ول علمها علم دا غي عند ربي په خوا درف زما کې دی په کتاب په لوح محفوظ کې دی یا د الله په علم کې دی لا یذل ربي نه غافل کیږي رب می ولا انسانته هی رازي الذي ادخال الهي جمله معترضه جمله دولیه الذي غزاد جعل لكم الارض چې ګرځول د استاد لپاره مقامات ان بستر او چلول استاد لپاره په دې کې لار راوري د بر نوبو روباسو من په دې سره ازواجن جوړا من نبات د بوټو ناشتا مختلف کلو خوري او سروي ساروي یقینا په دې کې نخري د پاره د عقل مندو منا خلقناکم د دې اسمکه نم تاسو پیدا کړی یې و فيها نعيدکم او په دې کې به تاسو واپس کو و منها نخرجکم او د دینه بر وباس تاسو تارتن اخرى بل کرتی د اسمکه نه پیدا نو اسمکه تبزي نو بیرته به راځي سیبا الله اکبر کبیره ولقد ریناه یقینا خودل موږ د آیات نه خپل معجزې کله ټوله پاک زبانو تکذیب او ابا انکار وکړه قال هو د اجتنا اتر اغله موږ تعالی تخرجنا من ارضنا چې توبه سه موږ د خپل ملک نه به سحر کا خپل جادو باندې اے موسی ولناتی انکا خام خبراتو کو تا تا بسین په جادو باندې مثلی پشان دي پجعل مقرر کا په منځم کې په منځ تا کې موعدا وقت دوادي ټیم مقرر کا اے وقت ټاکل د مناظره هرغه مناظره لپاره وخت مقرر کا لا نخلف هنانو چې موږ خلاف نکوو نه ته مکان سوانو زې بسي برابرۍ د سي درمیانه غونډه زې چې موږ تم تاګ را اساني تاسو ته هم تاګ اساني زې برابرۍ ګوره چې کوم ډله حاضر نشونه داغي شکست په تسلیم لا نخلف هو کی دغه اشاره ده او دې ځکه شیخ د وساب اصول له مناظره سره هغه خودل دې ځکه ها قال اور موسی علیہ السلام اویدکم وقد وادي تاسو یوم زینت ورځ د ډول ډالدا یوم العید د اختر ورځ یادا دا چې دایو د فرعون د فرعون د ولادت جشن به مناوو چې هغه ته خلق سوی نه مړه birthday happy birthday دا باغی مناوو خیال دې کنه اوس هم خلک مناوي کنه یاره څه چلې یاره بد دې کال په لکه دا خو د اندوانو رسمونه دي د الله بندګانو په کوم شړو سر یې یاره او شو کم ځای بجاړو کم ځای بجاړو په غمونو کې د دې چې کم دینو د اندوانو رسمونه دي او په خادو کې د دې اندوانو هیپی برثډے دا غلانجه ده پوښي نو وایدا فرعونیانو مناول ښا وایو شر الناس او دا چې راجم بکله شي خلک او زوحان د ساخ مالی نو دا پکې هغه وخت مقرر شي چې ګوره ک د لسو بجو نه کم یو ډلم لیټ فلن هغه بسې شکست ټیک شو فتولى فرعون نو وګرځي فرعون روان شو فرعون په جمع کې د راجمه خپل چلو یا چل والا خلک او ثم اتابه میدان تراغه زید وادي ته راغی نو دې کې ګوره تیارې وشه د مناظرې پوښ وکنه ځکه چې ټیم مقرر شي نو بیا خلک څه کوي تیارې کوي کنه کتابو به ګوره پوره لانجه د پوښ وکنه د خپل دعوی د لپاره خبره کوي قال له موسی نو خبره شروع شو ویل ته موسی علی السلام ویلکم خوار شي لا تفتروا علی الله مجوړوي په الله باندې دروغ په یو ست کوم هلاک به تاسو عذاب په عذاب سره وقد خاب من تراو یقینا هلاک د هغه سو کو چې دروغ جوړ کی فتنازوا امرهم نو دی جګړه وکړه په خپل کار کې بیرون په خپل منځ کې یا مشوره وکړه واسر النجوا او پټکلا جرګی لره ابن عباس سے فرمایي وي د سیول چې ان غلبنا نو پنو منو غریب موسی ساحران ویلو کومنګه کمزوري شو وم بیللا نو به منو نو دا پکې بل مسله شو صحیح لګنه چې کم دل پلاشوا ناغه بده دی بل سکی تابعداري کوي نو وس خو چې توت ته بکیا نه وای کنه نو د چاغه دادا به توت کی خیال نشه
دا پکې بلا مسله شوه. واسر النجوا او پټه کله جرګې لرا قالوا الذين هذان یقینا دا دوه کسان خامخا جادوګران دي یریدان غواړي چې وباسي تاسو من ارضکم تاسو د ځمکې نه په جادو سره ويذهب بطريقتكم المثلى او لری کې لار تاسو زړه دین تاسو غورا دین تاسو زوړ چې کومه معنا کوي. نو مرته ویل چې قوم کې دوه خبرو سره تیزی پیدا کیږي او شیخ القرآن رحمه الله بویل چې قوم کې تیزی پیدا کیږي نو دوه کار وکړي. سیاسيان وایي کنه یو دا چې خلکو ملک ته ناخلي او دویمه دا ده چې خلکو دین دله بدلای زړه دله بدلای. نو به خلک خو کنه بیا په ځان پوهیږي نه به وي چې نن غیرت په دین ونه کمانو کله به کوم اسه وته وسی کنه پښوی نو به خپل قبله ته غزولې ناغه ته چې کوم دنو کټ کی وي خو چې په دې قبله خو زما قبله ده چې په دې غیرت ونه کوم په بل په څه باندې غیرت کوم پاج نو قاعده کوم راجم کې خپل چاله او بیرا شماتا بیرا ش سوپن په قطار باندې وقد افلح اليوم یقینا کامیاب دي نن ورځې باندې تعالی هغه څوک چې غالب شو. قالو دی یا موسی اے موسی علیہ السلام امام قرطبی لیکلی دي او تفسیر ابن دا کبیر ذکر کوي چې تأدب موسی فکان سببا لایمانه د موسی علیہ السلام ادب وکړ نو دا سبب د ایمان وګرځي سبب د ایمان وګرځي د ادب ډېر ښه دی ښا هاي 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 دا لکان ندی دا ماشومان دا د بلا زمان دومره بے ادب دي کنه دومره بے ادب دي اوري چې دا کټکه او دا ریلونه ندي دا په دې لته وای داسي دی غریبانو ته چا دا ادب نه دی خودلې چې د دې ریل بم ګورې ډېر قدر کې پوښوي نزګه ته اوس اکثر دا گیټي وامه چې څوک ولخ په ورډي کنه زکه او د دې کې دې شدا وجې د دې ماشومان د ډېر نالایق والی چې دومره نالایق لري دا مخلوق کنه چې د ټکی نه خبر نه دي نو کې دې شې د دې وجم د لوی وجه چې دا بے ادبی کوي او ادب چې نه کنه نو بسکار بیا وران دې سبا نو دا په لاتو باندې سوی په لاتو باندې ریلو نه وای. زمون شيوخ شاپور شیخ رحمه الله و چې کله په مدرسه کې سملاسته نو کټ په الټي خو چې اسنه چرته ریلو نه پراته یو پاغه باندې د بار راشه دا خلک الله زلا ولهم دي د قران سره چې د کوم سیس تعلق دی کنه نو داغه ډېر خیال سره دا به د سکول د کتاب په شان نه نیسی ښا دا واړه دي کنه د سی بیراغسته ته وي د سکول کتاب بیراغسته ځانګي رازنګي وي نه دا د سی عجیب کتاب دی موږ مخکې ویلو بقره کې چې دا په خیلاس نیسی سینې سره بجوخ نیسی پوښ نه دا ادب دې سیوا د الله د کلام چې ادب دې وکي ان شاء الله کار به برابر شي او چې بے ادب لکه دا ساحران جادوګر راغلي دي سحر د پیغمبر مقابله لراغلي دو وجه متویلوي یو وجه دا چې د دې سبب د ایمان ادب وګرځیدا امام قرطبی وای او دارنګي کبیر کې امام رازی وای او دویم ادب امام رازی رحم الله کبیر کې ذکر کړي چې علم باطل طالب به وته وایو چې باطل علم دا غوړه ده د جهالت نه فرعون جاهلو په اق جهالت او خرطوب کې پاتې شو وینه پیژاند چې دا جادو دی او کدا صدا معجزه ده او بل طرف ته جادوګر هغه چې کم دینو علم ور سره او اگر چې جادو ازدا کول دا کفر دی ګوري موږ مخکې ویلو بقره کې شاه عبد العزيز رحمه الله وی چې 14 اقسام دي د جادو او په 14 وانو کې غیر الله ته आवाज دی او چې غیر الله ته دی आवाज وکړه نو کافر نو به سورۃ الفاتر صحیح ده د دې وجنا او هغه وی چې ګوره په دې سره جادوګرو او پیجاند څه شي حق او پیجاند چې به زمنګ دا خو جادو دی حالان کې دی 1,40,000 ماران جوړ کړی دي سو 1,40,000 ماران جوړ کړی دي ځکه چې 70,000 جادوګرې د مقابله د پر راوستي دي
او هغه استادان او د ار یو جادوګر سره یو امساوا او یو سوا رسیوا نو ار یو جادوګر دوه ماران سره جوړ کړی دي به سو کوئی چې نظر بندي کړی دا د خلکو نظر بند کړی دی او سو کوئی چې نه په دې سيزونو کې پارا لګېدلې و او پارا چې نور تکې دي نو هغه ګرم شنو چې ګرم شنو خوځيږي را خوځيږي نو دا ټول ملک د مارانو سره ډکړو نو خلکو وې جوړې دا څه شي دي بس نو سم بلاګانی دي کنه نو موسی علیہ السلام تعالی ویل چې د اساس په ور پرې دا ودامسا نو موسی یا الله نو کده دینم نری مار جوړ شي کنه او دغه ماران دي خلک وای خو څه چلو وشه الکه خو دین دلیل وو غم دلیل وو دلایل دي کنه مناظره ده کنه واسطه سه وکنه زپتاونه لګي دا ير پوي پی نشو دی یو څه ویل بل څه ویل د مناظرو کې نن سبا دا کسی دی ټوله کا اکثر منطق تلل ها نو بیا یو به منطقي اصطلاحات او بل به منطقي نو عوام غریبانان پاغي باندې نه پوهه خمو تردد شي نه مړه صاحب پرې د منطقونه پرې د نور خبري د دې مطلب خدا دې دا منطقونه او دا کسی پیسي چې مونږ چیړو نو د دې مطلب دا دی چې زه دا خصم چپ کم مقابل و شرموما او چپې کما او زما په خبره اړو سره پوی نشي نو چې دې په نه پويږي مولا تا ته مخې ته کې نهستا اغستا په اصطلاحاتو نه پويږي نو عوام غریبانان به پیسه وای ساده مسله بیان کا ساده مناظره وکا او ساده دلایل و چې پته ولي بیا به خلکو تم پته ولګي کنه چې سدي کنه او بل لاره چې دا خو اصل کې د دې لپاره چې حق ظاهر شي او حق په منطقونو باندې نه ظاهريږي پوښ وکنه او نه چاته پته دي او نه داسې په نورو اصطلاحاتو نه دای کې چې ورشي او بس بیا خامخا دغه مسلې جوړیږي ها نو حضرت دوی چې کم دینو سدي اغا سحر د مقابله د دشمن لراغلی او ما دیګر جنتیان شو ما دیګر چې تلاړ جنت تلاړ تاسې جيبه مخلوقو تاسې لنډه لار پکار تاسې لنډه لار پکار افغانستان کې چرته اعلان جمار روانو د غلا چرته سره تبلیغي خطلو تبلیغیان خو اکثر دسی چې سرکین یو سبق دعوت ته ډایرک شروع کی نو ته پورا قصه کړي دا نو به ورته ویلي چې تا راته وایا چې ته دا دومره قصه دراته وکړه چې څلور میاشتې او کال ولګو پلان بار ملک ته واخوا دی خو دا څه د پاره دی هغه ته چې جنت کنه و چې جنت دا هډې روغدلار د مړه داته چې کومه کې نږدې نه سي چې ولې نه زما چې بس برشه مې برابر کړه اوري شزرا په شاته پروت دی کنه او بس ورزم په اور پاګه سخت رااله چې نه ما اوس کا واړه بچی مې دي ما ته چې نه صبر کوم ډایرکټ جنت ته ده بوزه مکنه په خبره پوښوي سبب دنیا کې لانجه کوجه کې دومره پلره ولا راتاوي کې ته په کاټلنګ راتاوي کې د خدای بندا پوښوي نو اصل کې دې ګور څومره په لاندې لاندې دي ها په یو ورځ کې مسلمانان او بیا په مازیګر کې جنتیان تاسو عجیب خلک ها وقد افلح اليوم یقینا کامیاب دي نن ورځ هغه څوک چې غالب شو قال دی له موسی ایمان تلقیا یا ته پیش کا یا ته ورځ خپل جادو و ایمان نکونا یا بشومنګا اول من القا اول د هغه چانا چې ورځي قال بل القبل کی ورځوي پیدا ایبالهم ناګان رسید دی هم ساګان دی یو خیل ویلای چې په خیال کې راتلی دتا د جادو د دینا چې دا منډه وای نو په او جسا پټکلا په خپل ځل کې یره موسی په یره چې څنګه چې تمہاره دین هم نری مار جوړ شو دغه نم سره هم ماران دي خلک و چې دی ډیر جوړ کړي او د یو جوړ کو نه څه چل وشو قلنا الله مونږ ویلو لا تخف یریگا ما انک انت الاعلى یقینا ته کامیاب یقینا ته غالب والقی ما فی یمینک او ورزواغه چې ستا په خلاص کې دی تلقب تیر بکی هغه چې دی جوړ کړي دی ولی انما صنعوا یقینا دی جوړ کړه دی کې د ساحرینو چل د جادوګرو کوډګر دی منتریان دی او ناکامیابی کې جادوګر هیڅ وتا چې کم ځای ناراضي په مقابله د حق کې چې موسی امسا وګرځولا بس یو غړا پېکړه نو ټول سيزونه سکړه تیر کړ او تلقب یلته ویل نو تلقب دې ته وای چې سړی په خوانو نه وای
بس ډایرک تیر شي لکه 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 حلوا هغه مونږ چې په بدنامي پوه شوې که نه ویره د مولیانو حلوا ډېره خوښه خیال دې دی که نو مونږ په بدنامي پوه شوې خو مونږ له کله کله الله راکوي پوه شوې که نه خو د عزت ده او بعضې به بیخي مړه دي نو لړمي خوري نو مونږ چېرته لړمي نه خورو که نه الله دې را باندې نه خوري ښه و انما قول کې اسارتو نو چې یو غړپ ته وکړه موسی علیه السلام ته الله به راونیسا نو موسی علیه السلام بچیا راځوي بیا ته امسا جوړه شوه جادوګر ته پته ولګېده چې بهی یو سل یو لاک او څلوېښت زره ماران یې دننه کړه او شی هماغه شی دی هغه لرګی دی هغې ته پته چې دا شی بل شی دی دا معجزه ده دا معجزه ده او سړی پیغمبر دی بس ډارې کې څه وکړه وایي آمنا برب هارون و موسی هلته ویلو آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړی په رب العالمین نو فرعون کېدی شي خوشحاله شه چې جوړې ماته رب العالمین وې وایي نن رب موسی و هارون د موسی علیه السلام او د هارون رب یادو ته د ګلو کندوی پوه شوې پاول کی اسارتو را پریوتل جادوګران سجدن په سجده باندې ویل دی موږ ایمان راوړی په رب د هارون او د موسی باندې قال اول فرعون آمنتم تاسو ایمان راوړی د دې لپاره قبل ان اذن لكم مخکې د اجازه زمانه تاسو ته انه لکبیرکم الذی پته ولګېده چې دا ستاسو مشر دی او تاسو شاګردان یې او مشوره مو کړې ده خلک د کلو نه شړی انه لکبیرکم الذی یقینا دا مشر تاسو هغه دی چې خودلې دی تاسو ته جادو پلو قطعا نه دی کوم خامخا به زه غوڅ کم تاسو لاسونه او خپې من خلافین ګډوډو پانسی به کم تاسو په جزو نخلی پته نه د کجوري او تاسو به پوه شئ ایون اشدو چې کم یو زمونږ نه سخت دی په عذاب کې واپ خو په همیشه پاتې کېدلو کې پنځمه خبره تثبت د ساحرانو جادوګر څومره مضبوط وه قالوا هغې ویل لا نوصرکه اچرې موږ نه غوره کوو تعالی را علامه بغا جاءنا چې موږ ته راغلي من البینات د ښکاره معجزو والذي هغه ذات چې موږ یې پیدا کړي پاکسې فیصله وکړه انت ما انت قاضغه چې ته فیصله کې مطلب لاس دې آزاد او توره دې تیرا چې ته څه کې وکړه دومره مضبوط ایمان والا خلکو ها ولی انما تقضي یقینا ته فیصله کې د دې ژوند د دنیا یقینا موږ ایمان نه وړې پر رب باندې لیغفر لنا د دې لپاره چې بخنه وکړي موږ ته د ګناهونو زمونږه وما اکرهتنا او هغه چې تارا باندې زور کړی دی د دې نه معلومیږي چې دا فرعون مجبور کړی دی ته میرا سحر چې جادو دی الله غوړه دی واقع همیشه پاتې کېدونکی دی انه میاتی یقینا شاندار سوچ چراله ربتا مجرمن ګناهګار به انمات علی الشرک خازن وي چې په شرک باندې مړ شو د در لپاره جهنم دی نه ببري پدې کې او نه بجم دی کېږي و میاتی مؤمنن او سوچ چراغه مؤمن عمل کړی نیک دا کسان د دې لپاره اوچتې درجې دي باغونه د همیشوال دي چې بهیږي با لاندې دونو داغې نه ولي همیشه وي پدې کې وذالک جزاء او دا بدله ده دا هغه چا تزکا جزانه پاک دویمه حصہ د صورت او پدې کې تکلیفات د موسی علی السلام یو امتحان د موسی علی السلام د قوم سره ولقد وحینا یقینا من وحی کړو موسی علی السلام ته انسری به بادي چې بوزه بندگان زما پادر بلا اوه د دې لپاره طریقا لارا په بار په دریاب کې یا بسن وچا تبانه یریږي درکان دلاندې کولو د فرعون ولا تخشا او نه بهریږي د ډوبېدلو فرعون باندې نشر لاندې کوله او دریاب باندې هم نشي ډوبولې بعد با عمر پسې شه بدی پورې فرعون بجنودي سره د لخ کرنا پغشیاو نو پټکل دیلرا د دریاب نه باغشیاو هغه چې دی پټکړي واذل فرعون سورہ مومن آیت 29 کې ویلو فرعون چې زما تابعداري وکي اهدکم سبیل الرشاد زبرت سما لار وخم دای جواب دی دای سره جواب دی چې واذل فرعون گمراه ک فرعون خپل قوم وما هدا اولار وتا ونخذل دای جواب شغه سوال شو خبره ختم شوخه د سی وایا سوال په سورہ مومن کې دی 29 صحیح را او جواب دل د سورہ طه کې یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام یقینا خلاصې درکړه موږ تاسو ته د دشمن تاسو نه وعده کړو موږ تاسو سره په طرف د تور خیر را لګلې موږ په تاسو باندې من او سلوا خوري
د پاک غنا چې موږ درکړی تاسو ته سرکشي مکوئ په دې کې نازل بشي په تاسو غضب زما هغه څوک چې نازل شو په هغه باندې غضب زما فقط هوا یقینا د تبا شو هلاک و انی لغفار یقینا زخام خابخون کې لمن غچاتا تابا چې توبه وباسي ایمان راوړنې کملو کې ثم تدا او به مضبوط شي په سنت باندې سعید ابن جبیر وای قرطبی وای یادانګي قرطبی وای ثم تدا به چې کم دینو قام علی الايمان الى الموت تر مرګ پوری په ایمان باندې قائم شي هغه پاتې شي نو دا چې کم دینو ثم تدا شي او دا آیات دی چې کم باندې دا زمون د شيوخ هم ډیر عجيبه طریقه د شیخ د وسا نور الله مرقده د نن د ودري روزي مخکي دا حالات درس تناسو او بیماری رااله بیمار شو بیماری په حالات کې درسونه کول لګیاو نو زامن ټول علما دي حافظان دي قاریان دي راوی غوخت بابا ته تکلیف او هدایت راوړو د سوره طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا نو بابا بیمارو نو په بچی ویلا صالح ثم اهتدى دا یاتی وی روح پروازو عمر قیمتي خلا دا سه قیمتي مرګ چې د قران آیاتونه دي سي په خلکی او بیا رمضان المبارکم دی نمو سامری یا دادا چې دا اسم منسوب دی کنه نو سامری پوښوي کنه چې منسوب دی سامر تا چې دا د سامر کلی دی مردانیون صحیح راکړه نو نسبت چاته کیږي مردانی ته کی پوښوي دا سی بلبل دا سامری دی منافق دی او د چې کوم دینو دغه کړي دی دا هغه کالی مالی د خلکو راټول کړي دی او داغه نه د سخی شکل هغه جوړ کړي او بیا چې کوم دینو پای کې سورې کړي دی یو طرف نه واره شي یو شان आवाज کوي او بل طرف نه چاواره شي جو هغه موسی چې جبرئیل یې څه کړي دی تربیت کړل ها ناغه کافر دی صحیح ده دا دې موسی نه مراد څوک دی سامری دی کنه خبره پښمر دی چې د موسی دوه موسی اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربه وخاب المعامل کله چې سړی نه یک بخت نه دی نو د عقل مند د عقل د تربیت والا حیران دی د امید والا حیران دی چې به دام د سبلا سره کړه دی تربیت کړه دی وی په موسی الذی رباه جبرئیل کافرون و موسی الذی رباه فرعون مرسلو هغه موسی چې داغه تربیت جبرئیل کړل نو هغه کافر دی چې هغه سامری دی او هغه موسی چې د کم تربیت فرعون کړل دی چې هغه موسی علیه السلام دی هغه مسلمان دی اوس موسی علیه السلام د فرعون په کور کې غټ شوی دی داغه تربیت یافته دی پوښوي کنه داغه باوجود مسلمان دی زکه چې دی پیدا نیک بخت دی او دا کوم چې جبرئیل تربیت کړل چې هغه سامری دی هغه کافر دی اگر چې تربیت نو دې ته حیران شي سره چې جبرئیل پالینو هغه سره کافر دی فرعونی چې پالی هغه مسلمان دی خدا اصل کې نمخ کې نه خبره ده چې الله نیک بخت څوک پیدا کړي یا باندې نیک بخت دی چې بدبخت دی جګوا او دې په کې خبر کافیرو ها دې غټ پیرو سامره هدا دی وجنا هل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دا په کې خبرو وې دین دریو خلکو تباہ او برباد کړ ناکار مشرانو ناکار مولیانو ناکار پیرانو ناکار وسوي مخه که څوک وي زیات لمنو به غنا کار دي ټک شو کنه ہے خرابی دین کې ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے ټک شو فرجع موسی واپس موسی علیہ السلام الی قومی خپل قوم ته غضبانا ډک د حسینا سپاو ډک د غمنا ویل زما قوم علم یایتم ربکم ای وعده نو کړی تاسو سره تاسو وعده کېستا چې کتاب با 40 ورځې بعد ملاویږي
تاسو دومره جلتی کولا اپتوال علیکم العدو آیا اوږده شوه په تاسو باندې زمانہ او کو اراده کړې ده ایهل علیکم چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم غضب درب تاسو نه فخلفتم تاسو خلاف کړی دی موعدی زما د وادي هغه ویل من خلاف نه کړی ګوره دوه خبرې موسی وکړلې ښا او دیم خو پوره منطقيان موسی وته ویل زمانہ ډېر وشو چې توحید مسله د نه ير شو او کنه قصدن د الله د غضب اراده کړی هغه ویل نه 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 دا دوانه نه دي بلکې زمون مطلب ما اخلاف ناموعدک بملکنا منګه خلاف نه کړي استاد وادي په خپل اختیار ولکنهم ملنا لیکن من باندې بار کړی شو او زارن پیټي من زینت القوم د ډول ډال قوم خدای د موسی علی السلام دی پنسیا نو هیر کو یو معنا ده چې د سامرین الله هیر شو یا پنسیا هیر شوی دی د موسی نه الله هغه په کوی تور کې ګوري او هغه داده او دوی قسم د غوا زامن دغه زامنو کنه عادت وسم دغه په عبادت باندې الله وی افلا يرونا امام قرطبي علامه خازن او معالم التنزيل اغه ذکر کړي وی چې کله دا جوړ ک کنه نو وکانو يرقصونا حول العجل د سخینه تیر چا پیره ډانس شروع ها پوښ کنه غډېدل شروع کړو نو دا غډېدل ایجاد د چا دی دا د سامری بچي د سامری بچي شیخ صاحب ویلا شیخ الحدیث نور الله مرقده او د سامری بچي ها څوک بغډېده کنه یو د سامری بچي دی د اخترو کې خلک غډيږي کنه دا لکان بر دي گاډو نه راوتلی او دا غډيږي را غډيږي او کله کله خپلې بیا چنګ نیولي ګډ وډ پروتي ها الله 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 اپلا يرونا آیا دې نګوري الله يرجو الیهم چې نشراو پس کولای دي تا قولن وینا ان دې مالک د دې لپاره د زرارونو د پای دی ولقد قال لهم هارون یقینا ویلو دې ته هارون علیہ السلام من قبل مکی ای زما قوم انما فتنتم یقینا تاسو باندې و امتحان کولای شي او تاسو رب مهربان بچا دې زما تابعداري وکي واتی او امر او تابعداري وکي زما د دینو قالوا غي ولن نبرها خامخ همیشه یو په دې باندې آکی پینا من جوړانو تر دې چې واپس مونږ ته موسی علی السلام وینه مونږ بد دې عبادت ټیک شو امام قرطبی لیکلی دی هغه وی عاکفین من مقیمین علی عبادته یا ندوم علی هذا الرقص من بدا غډا همیشه کو ها دا اتن به وته وای کو دیتا اتن به کو مخکې کنه د طالبانو د مولیانو په جماعتونو کې څه کو اتن کو مخکې به اتن کو او اوس ویره چې ذکر کو څه شی کو ذکر کو او د ذکر په باندې ګډیږي دم ډمان دي د بلا زمان ها دې ځکه امام قرطبی د دې خلکو بنیاد استلې د بنیاد ښا زره د لغون عبارت وېما امام قرطبی ذکر کوي وې د ابوبکر ترتوشی رحمه الله نه چاته پوس وکا چې د صوفیانو دا مذهب څنګه دی چې سړی راجم شي وې د الله ذکر کوي او د نبی رسول الله ناتونه وایي پس دا خبره ده کنه د الله ذکر هم کوي ها هو ها پوښ وکنه هغه پکې کوي او بل دا چې کله کله پکې ناتونه او ما پسې شاته وای ما پسې شاته وای بیګا خو سنوي اره یا رسول الله چګم پکې بیګا به आवाज اورېدلې تراونه بعد بیګا ها او به فرمای هوی ګوره کله کله د څه کارو شي چې څه ډول مولم راوړي دورمه راوړي او دا لاسه کې کله کله پکې چې کم دینو سلرګي مرګي پوښوي او بازي وځ پکې لا د غشي پاسي کې نو ګډي کې پکې نه ګډي کې خو نه کنه پټکی الوزیرا لوسی بارا پوښ کنه او دا رنګ چې کم دینو وزان باندې چې کم دینو سره ولي جذبه راولي هغه ته وجد وي وجد په سره راغله امام قرطبي وي ښا حواله درکوم ته دې یاد دلان دي وړو کې تفسیر دی یو شل جلد دی ګمرانه رشتہ پروت پیدا غزي د چا په کې شک نو خیر دې مونږ ول راوالو سم مسله نشته کتاب او ته ملاويږي ها او دا لاسه کې وی به چې کله دا کاتیو کی نو بیا د خوراک مراکم حلواګانی ملواګانی څه دی راغلی دا غو یاره ومزنه ویم ها نو وړو کې سړی ما سکار دی
او بیا فرمای سپکې بیا داسې وایي چې یا شیخ کفی عن الذنوب قبل التفرق والزلل او داسې څه شعرونه وایي ښه وی آیا د دې خلکو دې مجلس ته حاضری جایز ده او که جایز نه ده هغه فرمایي او بیا ورته افتونا مأجورین موږ له فتوا د دې باره کې راکوي چې دې خلکو سره حاضری دې مجلس ته جایز ده او که جایز نه ده نو هغه فرمایي جواب یې ورکړی دی چې مذهب د صوفیانو دا باطل دی دا جهالت دی پوه شوې که نه او گمراهی ده وی هر چې اسلام دی نو هغه کتاب الله او سنت رسول الله دی او دا نه د الله په کتاب کې شته او نه په سنتو د پیغمبر کې شته دی خبره پوه شي او بیا هر چې دا ګانه بجانه ده او په ځان باندې دا وجد او جذبې راوستل دي وی دا خو د سامري ایجاد دی دا چا کړي وی دا سامري کړي په خبره پوه شي چې کله هغې لسکی جوړ کړ پوه شوې که نه او اوازونه شروع کړه نو وی دی پاڅېدل چې د هغې نه تیر چاپېرې دغه شروع کور چې په ځان جذبه راوستلې او قوالیانې دي وی دا دین د کافرو دی او عبادت او دسخي چې دی اول چې دا ګانه بجانه ده دا دورمي مرمو باندې هغه شپېلی میلی وی که نه نو وی دا زندیقانو ایجاد کړی دی د دې لپاره چې مسلمانان پې د الله د کتاب نه څه کي غافل الله لکه خبره نوره مزیداره شوه پوه شوې که نه چې د دې مقصد د دې خلکو څه دی چې د الله کتاب نه پې خلک اړوي دغه ته څوک شورم نه وایي دې ته څوک دام نه وایي چې یاره موږ دې د خوب نه ویستلو پوه شوې که نه یاره جي نعت وایي که نه یاره جي و ذکر کوي که نه و چې کتاب الله نو زورې زه به دا ووایم چې په هر ځای کې چې ګړز راځي نو د الله کتاب نه راځي کوم ځای کې چې مسله جوړېږي لوډ سپیکر ښه تیز چلاوه او ذکر پې کوه لوډ سپیکر ښه تیز چلاوه نعتونه نظمونه پې وایه د شپې چلاوه او د ماسخوتنې پې د تراو تلاوت ختم هم کوه څوک هم بد نه ګڼي خو یاره ښه کار کوي څه بد کار خو نه دی که نه خو چې درس قرآن دی نو بیا هر څوک وایي یاره ښه شی نه الله والله او بیا فرمایي یو خبره بله کوي وی د الله د پیغمبر صحابه چې هغوی به چې کم دی نو د ذکر په وخت کې او د نبي صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به چې ناستو نو هغوی به په داسې طریقه ناستو چې مرغۍ به راتلې او د هغې په سرونو به کېناستلې هغوی به دومره نه خوځېدل پوه شوې که نه پته ولګېده چې دا خبره ده صحابو نه خلاف د پیغمبر نه خلاف او بیا فرمایي وی فینبغي للسلطان ونوابه ان یمنعهم من المساجد باچا له پکار دي حکومت وقت له پکار دي چې دا خلک د جماعت نه منع کړي پوه شوې او بیا فرمایي ولا یحل لاحد د هیچ چا دپاره روان دي چې الله او رسول او آخرت مني چې د دوی سره حاضر شي او په دې باطلو سره امداد وکړي حلوا کې به پیسې هم نه ورکړي دا د دې سره څه دی امداد پوه شوې که نه وایي دا مذهب او بیا وایي دا اتفاقي مذاهب اربعه خبره ده ښه د څو د مذاهب وایي هذا مذهبو دا مذهب د امام مالک دی د امام ابو حنیفه دی د امام شافعي دی د امام احمد دی د څلورو واړو مسلکونو په نسبت باندې دا شی څه دی ناروا دی امام قرطبي د دې آیات لاندې وګوره او ما سره چې کومه صفحه ده 11 جلد او 158 صفحه ده خو بس د دې آیات لاندې وګوره نو خبره به اسانه شي ښه حتی تر دې پورې ارجعینا چې واپس شوم د موسی علیه السلام قال ول یا هارون علیه السلام ما مناکا سمنک تعالی ادرایتهم کلا چې تعالی دل دل را دولو چې گمراه کېدل الله تتبعني دما پسې ولې نه راتلې زما تابعداري دی ولې نه کولې ما پسې راغله یا الله تتبعني تا ولې زما تابعداري نه کوله حق به دی ویلو کنه د باطل رد به دی کړو اپاسو ته امري آیت خلاف کړی دی زما د کار قال غول ابن امه ای زویا د مور زما منیسا ګیره زما او نصر زما ها نو چې ګیره نه یو نو هغه رانیول شي او یا رواجی ګیری نو هغه رانیول شي پته ولګېدله چې
چې د تمام انبیاء علیهم السلام سنت څه دی هغه غټه ګیره ده څه غټه او وختبم اکثر غټ صحیح ده کنه د دې وجه نه ګیره غټه یو ګیره خریل دی نو هغه خو سو خوشحالی تحصیلدار خوشحالی یو چې کم دینو ګیره غټه پرې خودل دی نو هغه الله خوشحالی د یو پکې په دې منځ کې دی هغه نه خدا ملاو نه سنم پوښ کنه دا رواجی ګیره چې پرې کنه وروخ کې ته قینچینی ویلی پوښ په ناغه نه تحصیلدار راځي کوي الله راضي کا او بلکې د خرولو نه دغه غټه ګناه نه دغه وجدار چې دی ورته ثواب وي خریدو خرول کې خو څه کوي او ته ګناه وي حکومت کنه وي او دا لګي چې پرې دا نو دی وي دا څه دی ثواب د ګیره خو مې پرې دا کنه پوښ وکنه د دې وجنه دا چې کوم نو داغه نه هم ناروا عمل دی فتح القدیر وي دا مغربي تعلیم دی دا د مغربي تعلیم اثر دی چې خلک ګيري خړای کټ کوي او مفتی کې پات الله وی چې ګیرا وهون کې دا ګوره ما خبرو وکړه دا دغه پتو ده هغه فرمایي چې دا یو ګیره کټ کول دی یو خرول دی وی دا کټ کول دغه نه غټه ګناه ده خرول د مفتی کې پات الله سره کفایت المفتی ټیکسو او دغه ذکر کوي دا وما يفعل بعض المغارب فلا يفعل الا المخنثون بالرجال ودا خود اجلاګانو کار دی چې ګيري خره نو دې خپه دی دې سره خپه دی چې الله ولې دې الګ پیدا کولې ما ایسته به دې جنې پیدا کړو ما نو ځکه ځان دې جنې کو په شان دي کوي او بعض جنې کوي ځان د الکانو په شان کوي ناغم په دې خپه ده و یا الله نو کنه ولې دې جنې پیدا کولې ما خو ایسته به څه پیدا کړو ما الګ پیدا کړو صحیح ده کنه د دې وجنا بلحیتی ولا وراسی زما ګیره او زما سره مرانسا انی خشیتو یقینا زیر دمان تقولا چې تبوای فرقتا بین بنی اسرائیل اتا جداوال راورت په مابین د بنی اسرائیل کې ولم ترقبو او تا انتظار ونک قولی وینا زما تا قال اول موسی علیہ السلام سره حال تا سامریا هغه ول بصورتو بما لم يبصروا یوم ندارا چې بصوارت نه مراد هغه چې کوم دینو بصارت علمی دی ځکه دا د افعال قلوبونه لري تعویل خسبا نو په معنا د عالم تو بشي چې زه پوه شم پاغه چې دا خلک به نه پوهیدل په دین باندې خپوي شو او به مې په منګولې ولګاول په سنتو د پیغمبر او به مې سنت پرې خودل نو مطلب بدعتي شو څه شو ما بدعتي شو بصورتو زپوی شم په هغه چې دای په نه پویدل مرته چې دا د افعال قلوبونه لخوا په معنا د علم تو سره شو نو پاکابستو نو ما مضبوطه ولګ منګولې ولګولې قبضه مضبوطه منګولې لګولو من اثر الرسول په سنتو د پیغمبر باندې او به مې هغه سنت پرې خودل او دا قرانګي خسته کما ته نفسي زمانہ په صدا خو بدعت حسنه ده خکار ده یو مطلب دا دی چې په پیغمبر یعنی په موسی علی السلام په سنت روانو ما خو بس بیا می پرې خودل دوی مطلب دا دی چې بصوارت نه مراد عمده قلیدل دی پوښوي نو بصورتو ما ولیدل هغه چې د خلکو نه لیدل نو پاکابشتو نو به معنا بدل شي ما یو منګول راواغستلا یو خاوري من اثر الرسول من تراب اثر حافر پرس الرسول به په کې سره وباسي محذوفات من اثر من تراب اثر حافر پرس الرسول د خاورو د اثر د اس د پیغمبرنا وی جبرئیل علیه السلام راغلو چې کله فرعون تبا کېده نو د هغه په اس باندې سوروخه نو چې کوم ځای کې باندې اس پي خودله مغزيبه شین کېده نو د بلا بچي منافق چې دې ځای ته چرته سوچ کړو نو د دغه ځای نه خاور اغستې و نو هغه پسې کې بند کړه نسخي اناره شروع کو او چې کله وي حق او باطل څه شي ملګری شي نو به ته داسې یو ناشنا پروګرام جوړیږي خدا لگا کمزوري صحیح ده دا بل خبره بهتره ده او بل پکې محذوفات هم دي چې بیا د نبی د اس اكو خاوي اسباب د شرک
خبره پوښ دغه مسله په کې راځي پنه بشوا وکذالک دارنګ سولت دی نفسي خسته کما تنفس زما قال الفضل لا شف فإن لك في الحياة یقینا ستاره پاره با په ژوند دنیا کې ان تقولا چې ته وای لا مساس نبه یو بلتا ورولل د لاس لا مساس نبه یو بلتا ورولل د لاس مطلب دا دی چې الله دنه پامن سپېج د کرونا مریض ته جوړ کا چې کم ځای 6 فٹ کا پاس لا رکھے 6 فٹ کا الکه مرزه خاله مراد چې چا با ټوخ کاو چې نور وبته منډه وای خیر مړ کنه څو وخت کې کرونا راغلی وکنه سیبا نو چې چا با ټوخه وکړ یو ټوله وبته منډه نو انت قولا لا مساس په دبان الله کرونا ولګولا چې دبر چا سره لاس ملاوون په دوانو به تبراتلا الله وان لك موعدا يقين استار پارا وقت وعده دي لن تخلف او چې تبدي رستو نشي وګورا پر خدای ته دی هغه چې ته ګرځیدل پاغه باندې آکی پر منجاور او خامخا وسوځو دلرا او بیا با زره زره کوزلرا په دریاب کې نسپا په زره زره کولو یقینا مددگار تاسو الله غزاد دی چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله دې رسیدل د اریوشت علم په اعتبار د علم باندې دانګه موږ بیانو پتا باندې د واقعاتو ما قد سبقا هغه چې موږ تیر شوی دي وقد اتینا کا او یقینا موږ درکړې رتا تا ملذنا د خپل طرف نه ذکر نصیحت چا چې اعراض کو د دینا په انه یامل یوم القیامه دیو باری د قیامت پر باندې وزرن بوج همیشه وي پدې کې او بد د دې لپاره ورځ د قیامت باندې بار دغه بارم په دوه قسم یو خبر دی کنه شوتالو پیټه دې راغسته نو کوړته سروي لره دا خبر دی پوښ الله وی دا به بد باري څه شه دی بد بار دی فغرت باندې چې کوکل بوګلې چې پښپېلې کې راجم وکم مجرمان یوم الدین په دغه غرت باندې زور قان خړسترګي او شینسترګي بېو یتغافذون پټه پټه خبرې وکي په خپل منځ کې الا بستم چې تاسو وخت نه تیر کړه الا عشرا مگر لسرځي موږ پیګو پاګه چې دی وای اې دی یقولو کله چې وای امثلون غره د دینا طریقتن په لار کې او په بیان کې الا بستم چې تاسو وخت نه تیر کړه الا یوم مگر یو ورځ اثبات د قیامت کته وای چې قیامت راځي نو دا غټ غرونه بچي تزي وای ته پوس کې ستاره په بار د غرونو کې په قولیا پیغمبر آیان سی په ربي وا بلو زید لرا رب زما یا زره زره بکې دی لرا رب زما نسپا په زره زره کولو پری بدی دی لرا قاعا داغا او میدان سوب سپا سپا تبنینی پدې کې وجنو کوګواله ولا امتا او نډې رکی او نه موړ بپکی نوی په دا غرض باندې تبعون دایا تابعداري وکي درابلون کې لای وجلهو چې نه وي دا غیر پارسه کوګواله وخشعت الاصوات خاموش بشي اوازونه للرحمن د وجه د یری د مهربان بادشاہنا للرحمن لهیبت الرحمن د وجه د یری د مهربان بادشاہنا تبناوري پدې کې الا همسا مگر کشاره د خپي هر شی به خاموشي نو ته دی وجنا کشاره بمسره هغه اوریدل شي شپه کې خاموشي نو आवाज لري رسي پوه مالم پرون یو کس راغلو مونږ چې کوم ځای دا غینه اخوا مونږ چې د افتوار درس له آل تزو ما ته وستا واس ما اوریدل ته دا داسې کوم ماته د بابا آدم علی السلام د وخت ښکاری دا ماته دومره تکړه نه ښکاری پته نه لګی نو والله ماته وستا आवाज ال تراته د لری زه لری فاصله ده کوله ها اول سال کې چاله غوړې دې تر کوم ها وی د مختصر د موبایل باندې وی درس کې نه دلته په جمعه کې چې د مختصر आवाज د سپیکر ته کله نه وي موږ دا دې ځای له موبایل ته چاله نه ها والله اعلم خجی وظیفه مو علي ځان سره چې ماشوم د جاړي جوړې دی باندې دمه واخا عايزين دسي ده كمان وخشات الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا اذا في دريزل يا وزلوي نبيا با چيړه میړه نکي خپل دمو بس مسله نشته نو موږ پسې ورې شپې 12 بجې نه راغست کله کله شپې 12 بجې ورته ور وټکای راوځه ول یاره دې دا ماشوم جاړي نو تا وټول شپه درسونه کړي
ستړی ستومان به کنه دا خوب به نو بیا په ګنټو کې سړی د خوب نه ورځي بس په خپل سره دم کوه خبره اسانه شو خسیبه د جړه دم هم درکه ها وخشات الاصوات خاموش بشي आवाजونه للرحمن د وجه د یری د مېرو بار واچانا پلا تسمو تبناوري لامسا مگر کشاره د خپي یو ماذین په دغه راز باندې منګه بخیلان مليان نه یو ښه چې چاله نه ورکو دا قاری سره دې چاته چا یو سیز یو ورځ راوړو مال راک نو ما ته یو کس وی ډاکټر ما د استاد استا خو مزيدي ما ته د اساس نه خې کې سپارش الله من مگر هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازه وکړه ته مهربان واچا وردیا او غره کې د در پاره وینا پویګه الله پغا چې مخ کړی دینه راځي رستور دینه دی ولا هیتونه حدنش کوله بي په الله باندې ما پېتی ولا حزما او نه د کمینا پنه کو اعمال چې الله ولا نیک عمل سکی کم کی داسې باندې یو وکذالک دارنګ انزل الله را لګل د قرآن چې آسان دی په لوستلو کې عربي یا عربي زبان کې دی بیان کړي مون په دې کې منل وایي دی دا عذاب شوکانی معنا کوي ګناه ته قص نو کړي وایس الله کله چې موږ ملائکه ته سجده وکي په طرف د آدم علی السلام سجده وکړه مگر شیطانونه کړه انکار وکړ ویل موږ آدم علی السلام ان هذا عدو لك یقینا دا ستا دشمن دی او ستا دی بی پلا یخرجنکما او دې نواز تاسو لرا د جنت نه پتاش خان او مشقت کې به واقع شي تقعو فی المشقه مشقت کې به واقع شي خبره پوښي دیو جن علماء لیکلي دي غریب القرآن کې ویو ولئن الادم كان شابا عالما او ابلیس كان شيخا جاهلا وآدم علیہ السلام نوجوان عالم او شیطان چې نو هغه شیخ بوډاو او جاهل او قاعده او قانون دا دی چې بوډا جاهل دا د عالم نوجوان خلافي نو ځکه د آدم علیہ السلام خلاف چاو کو شیطانو غریب القرآن وای پتشقا مشقت کی بواقع شي ځکه د دنیا زندگی هغه د مشقتونو ان لك یقینا ستاره پاردار الله تجوا پیها چې تبانه بر بنډې کې نه بوګه کېږي پدې کې ولا تارا او نه بر بنډېږي هلته اتوماتیک پروګرام دی خوراک هم ډېر دی جامم ډېر ده وانک لا تسمعو او تبانه ته کېږي پدې کې ولا تسا او نه بد ګرمي کېږي نو وسوسه واچولات د شیطان ویل آدم علی السلام هل دلکا ایزه خودنن کوم تا په ونی د مشوالی و ملک نو با چای لا یبلا چې زړیږي بنا نو پاکلان خوراک او کمینا ده دینا کار شدیتا بدرونه د شروع شو چرانی ولې خپل ځانونو پورې پانی د جنت واسا آدم ربه خلاف آدم علی السلام د خپل رب نو پاغوا یو معنا پریشان شو گمراهی معناو نکی یا پاغوا محروم شو د خیسته ژوند د جنت د ژوند نه څه محروم شو پاغوا واقع شو په تکلیف کې خراب شو ژوند د قرطبی ثم تباو به غره کدل رب د پتا علیه مهربانی وکړه په د باندې وحده او مضبوطه ک پلار د دینو الله ولې بتامینا کوشه د دینه جميعا ټول بعضو باز تاسو نه لبازین د پاره د بعضو دشمنان دي پای ما دینکم کچریاش تاسو تمنی زماره طرف نه هدن هدایت کتاب او پیغمبر پمانی تبا هدايه چا